اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله أعمالكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. د غزوه تبوک واقعه شروع ده. څه باندې اتیا کسان چې منافقین واغه پاتې سول تبوک نه. بیا چې نبی صلی الله علیه وسلم راغی تبوک د غزا نه و مدینې منورې لره، اوس نو بارونه دوی عذرونه پیښول و نبی صلی الله علیه وسلم لره. نو خداوند متعال وسرت پکې په دوی باندې یعتذرون الیکم، دوی عذرونه پیښوي و تاسو لره اذا رجعتم، کله چې تاسو واپس ساس الیهم و دوی لره د غزوه تبوک نه. قل ورته ووایه لا تعتذروا، تاسو عذر مه بیانواس، لن نؤمن لکم، هرګز موږ تصدیق ونه کړو ستاسې. قد نبأنا الله، موږ ته خبر راکړی دی الله قد نبأنا الله، خبر راکړی دی موږ لره خداوند متعال من اخبارکم، هغه اخبار ستاسې یا خبرونه ستاسې. وسیر الله، ژر دی چې وبښي خداوند متعال عملکم، عمل ستاسې، او دغه رقم ورسوله، رسول الله به ستاسو عمل در وښي فی المستقبل، په مستقبل کې. ثم تردون، بیا به تاسو رد ستاسې الی عالم الغیب والشهادت، و هغه ذات لره چې هغه عالم الغیب والشهاده دی. فینبئ، خبر به درکړي تاسو لره بما په هغه شي سره کنتم تعملون، تاسو کوم عمل کوئ. دوی خو نفاق کوي نو ځکه نو خداوند متعال ورته وویل چې الله او د الله رسول به ستاسو عملونه په آینده کې څه کې ښکاره کړي چې تاسو عمل د چا او د نفاق و. سیحلفون، دوی قسمونه خوري بالله په الله سره لکم تاسو دپاره، اذا انقلبتم، کله چې تاسو واپس ساس الیهم و دوی لره تبوک نه، لتعرضوا، چې تاسو اعراض وکاس عنهم له دغو منافقینو نه. فعرضوا، اعراض وکاس ای مسلمانانو عنهم له دغو منافقینو نه. ان بشکه هم دوی رجسون، دوی پلتي ده، ومأواهم ځای دوی جهنم دی، جزاء بما كانوا یکسبون، دا جزا ده بما په هغه سبب سره کانو یکسبون چې دوی کوم کسب کوئ. یحلفون، دوی قسمونه خوري لکم تاسو دپاره، لتبدو چې تاسو راضي سس عنهم له دوی نه. فإن تردوا، کچیرې تاسو راضي سس ای مسلمانانو عنهم له دوی نه، فإن الله بشک خداوند متعال لا یرضى، نه رضا کیږي عن القوم الفاسقین، لا قوم نه چې هغه منافقین دي. الاعراب اشد کفرا ونفاقا، د کوچیان بعضې مدینې منورې شاوخوا کوچیان پراته و، هغه منافقین و بعضې پشکې. نو الله د هغو بیان کوي. الاعراب اشد کفرا، الاعراب کوچیان اشد کفرا ونفاقا، دا سخت دي په کفر او په نفاق کې. واجدرون، دا ډېر لایق دي ان په دې سره لا یعلمو چې دوی ونه پېژني حدود ما انزل الله، حدود ما د هغه شي انزل الله چې نازل کړی خداوند متعال رسوله په رسول الله باندې. ولې ځکه دوی خو کوچیان دي، کوچیان دومره په احکامو او په حدودو د الله تعالی نه پوهېږي، عالم داسې نشته ورسره چې علم ور وښیي. نو ځکه خداوند متعال فرمایي چې الله یعلم حدود ما انزل الله علی رسوله، والله خداوند متعال علیم خبردار دی په حال دوی باندې، حکیم حکمت والا دی. ومن الاعراب، بعضې له کوچیانو نه من هغه څوک یتخذ چې نیسي ما هغه شیان ینفقو چې نفقه ورکوي په لارې کې د الله، چې شي نیسي مغرمن تاوان، چې دا خو تاوان سو ولاړې ایله ولاړئ. ویتربصو، او انتظار کوي بکم په تاسو باندې، الدوائر، د ګردش د زمانې. دوائر هغه ګردش د زمانې ته وایي چې کوم ځای یو څه وخته به د مسلمانان وي بیا به تباه و برباد سي. نو دوی زمانې ته انتظار کوي چې یو څه وخته پورې بیا ختمیږي. نو الله رد پکوي علیهم په دوی باندې دائرة السوء، ګردش بد دی، په دوی باندې به بده زمانه راځي او دوی به رسوا کېږي، دوی به ختمیږي. والله خداوند متعال سمیع خبردار دی، والله خداوند متعال سمیع اورېدونکی دی، علیم خبردار دی. او بعضې کوچیان پټ کې کامل مسلمانان هم سته پشکې. ومن الاعراب، بعضې له کوچیانو نه من هغه څوک دي یؤمنو چې ایمان لري بالله په الله سره، والیوم الاخر، په ورځ د آخرت. ویتخذو، دوی نیسي ما هغه شیان ینفقو چې نفقه کوي په لارې کې د الله، قربات عند الله، نزدېکت په نیز د الله، چې دا ذرائع د نزدېکت دي په نیز د الله، یعنې چې دا موږ په دغه نفقې سره و الله ته نږدې کېږو. وصلوات الرسول، او سبب د دعا د رسول ده چې موږ دغه نفقې په لارې کې د الله ورکوو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دعاګانې وکړي. الا خبردار، ان بشکه ها دغه نفقې چې کوم دوی ورکوي دا قربتون، دا ثواب د لهم دوی لپاره. سيدخلهم الله، ژر ده چې داخل به کړي خداوند متعال فی رحمته، په رحمت خپل کې، الله یې خو په رحمتو کې داخل کې. ان الله بشک خداوند متعال غفور مخشونکی دی، رحیم مهربانه دی. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، دو قسمه
اصحابو یو هغه وه چې اول هجرت وکړي، اول نصرت وکړي، اول جهاد وکړي. یو هغه دی چې هغه پس له بدر نه او پس له فتح د مکې نه هغه نه بعد بیا څه وکړله مسلمانان سوله. اوس خداوند متعال فرمایي چې دواړو ته الله څه ورکوي، جنتونه به ورکوي او همیشه په دې څه وي جنتو کې وي. والسابقون هغه مخکې کېدونکي په هجرت او په نصرت او په جهاد کې، الاولون هغه اول په هجرت او په نصرت کې، من المهاجرین له مهاجرینو نه، والانصار له انصارو نه، والذین هغه کسان اتبعو چې متابعت یې وکړي دغه اولو، هم متابعت یې وکړي د دغو اولو، نورو متابعت ځینې وکړي، یعنې نورو هغه نه بعد اول نه بعد بیا نور خلق راغلل مسلمانان سوله. والذین هغه کسان اتبعوهم چې متابعت یې وکړي دغو اولونو باحسان په ښه طریقې سره په عمل کې په عقیدې کې د اولو متابعت وکړي، یعنې اول لکه څرنګه چې جهاد کړی و، نصرت د نبي صلی الله علیه وسلم کړی و، دویم دغسې نصرت او جهاد وکړي د نبي صلی الله علیه وسلم کامل مسلمان سوله. نو رضی الله راضي دی خداوند متعال عنهم له دوی نه، وردو دوی راضي دی عنه له خداوند متعال نه، واعد تیار کړي خداوند متعال لهم دوی لپاره جنات جنتونه تجري جاری به تحتها لاندې جنتو انهار ولي خالدین یې به فیها په دې جنتو کې ابدا همیشه. ذلک الفوز العظیم دغه لویه کامیابي ده. وممن حولکم بعضې چارچاپېره ستاسې من العراب کوچیان دي منافقین، ومن اهل المدینة او اهل د مدینې نه هم مدینې منورې کې دننه هم بعضې پکې کې منافقین دي. مردو علی النفاق دو همیشتو کوي په نفاق باندې، لا تعلمو ته نه پوهېږي هم په دوی باندې، نحن نعلم موږ پوهېږو په دوی باندې، سنعذب مژر ده چې موږ به عذاب ورکړو دوی لره مرتين دوه کرته، یو په دې دنیا کې یو په آخرت کې. ثم يردون بیا به دوی رد کړل سي الی عذاب عظیم ولوی عذاب لره. واخرون نور دریم قسم ثالث دا دریم دی. دریم قسم د مدینې نه اعترفوا بذنوبهم دوی اعتراف کوي خو په ګناهو باندې، دوی اعتراف کوي خو په ګناه باندې چې موږ ګناهګار یو. خلطوا عملا صالحا خلصو د دوی سره دوی خلط کوي عمل صالح، واخر سینا او بل بدی، یعنی نیک اعمال هم ورسره خلط سول ځکه د نبي صلی الله علیه وسلم سره په نورو غزواتو کې شراکت کړی و. واخر سینا او بل بدی هم ورسره یو ځای سوله چې هغه په غزوه تبوک کې څه پاته سوله، خو لیکن عسى الله قریب ده خدای متعال دا یتوبو چې نظر توبه وکړي علیهم په دوی باندې، الله به دوی توبه قبول کړي. ان الله بشک خدای متعال غفور بخښونکی دی رحیم مهربان دی. خذ نصف من اموالهم لمالو دوی نه صدقه صدقه تطهر چې پاکي هم دوی او تطهرهم چې پاکي هم دوی او تزکیهم تطهرهم وتزکیهم دواړو یو معنا ده. بعضې مفسرینو داسې معنا کړې ده تطهرو چې پاک کې ته هم دوی په دغه صدقاتو سره په حب د چا د مال سره چې حب د مال یې څه کې ځینې ختم کړي چې مال کې محبت پیدا نه سي. وتزکي ته پاک کې هم دوی له اخلاقو رضائلونه کم چې بد اخلاق دي د هغوی څخه څه دوی پاک کې بها په دغه صدقاتو سره. وصلي علیهم او دعا غواړه علیهم په دوی باندې دوی ته دعا غواړه. ان بشکه صلاتک دعا ستا سکون د زړه دی لهم دوی لپاره. والله خدای متعال سمیع خبردار دی، سمیع اوریدونکی دی، علیم خبردار دی. علم یعلم آیا دوی نه پوهېږي چې الله بشک خدای متعال هو خدای پاک یقبل توبه قبلوي توبه عن عبادي له بندګانو خپلنه، ویاخذ صدقاتنا واخي صدقات ځینې اخي، وان الله بشک خدای متعال هو خدای پاک تواب توبه قبلونکی دی رحیم مهربان دی. وقول ورتوا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اعملوا تاسو خپل عمل کوه فسیر الله ژر چې وبشي خدای متعال عملکم عمل ستاسې، ورسوله او رسول الله والمؤمنون او مؤمنان، وستردون ژر چې تاسو رد کړه ساسې الی عالم الغیب وشهادت هغه ذات لره چې عالم الغیب وشهادت دی. فینبئ خبر بدر کې تاسو لره بما په هغه سره کنتم تعملون تاسو کوم عمل کوئ. واخرون قسم رابع دی د مدینې منورې نه مراد ځینې کعب بن مالک دی او هلال رضی الله تعالی عنه دی، مراره رضی الله تعالی عنه دی، وروسته ان شاء الله واقعا درته بیانوم. واخرون قسم رابع مرجون لامر الله دوی ودرېدل و امر د الله لره، یعنی دوی موقوف سوله په امر د الله سره. اما يعذب یا به عذاب ورکړي هم دوی لره، و اما یتوب یا به زر توبې وکړي الله علیهم په دوی باندې. والله خدای متعال علیم عالم دی حکیم حکمت والا دی.
غزوه تبوک ته چې دوی روانېدل نو دلته مسجد ضرار دغه بعضو منافقینو جوړ کړی دې لپاره د درو څلورو شیانو دپاره یو لپاره د ضرر یو لپاره د کفر او بل لپاره تفریق د بین المؤمنین او بل لپاره د بندرګاه لمن حارب الله ورسوله چې هغه جنگ د الله او د الله رسول سره کوي یعنی د کمین دپاره یې جوړ کړله نو خداوند متعال دې ته مسجد ضرار وایي نو مسجد ضرار په اسلام کې نشته که چیرې مسجد ضرار په اسلام کې وي نو متشابه د مسجد ضرار به وي خپل مسجد ضرار نه دی ځکه مسجد ضرار د کفر دپاره جوړیږي اوس نو خدای متعال هغه معلومات ورته وکړي چې دا مسجد ضرار دی بیا چې نبي صلی الله علیه وسلم را واپس سو نو بیا دا مسجد یې څه کوي خراب کوي والذین هغه کسان اتخذوا چې نسي مسجد ضرارا ضرر دپاره و کفرا له کفر دپاره و تفریقا بین المؤمنین او لپاره د تفریق ما بین مؤمنانو کې و ارصادا لمن حارب الله ورسوله او لپاره د بندرګاه لپاره د کمین لمن هغه چا لپاره حارب الله ورسوله چې جنګ کوي د الله او د رسول سره من قبل مخکې له دې نه ولیحلفن دوی قسمونه خوري چې ان اردنا موږ اراده نه کړې الا الحسنى مګر موږ څه د نیکۍ اراده کړې د فایدې اراده مو کړې ده والله خدای متعال یشهد پوهېږي چې نه بېشکه هم دوی له کاذبون دوی درغاجن دي لا تقم ته مه درېږه فیه په دې کې ابدا همیشه په تاسو په دې ته په دغه مسجد کې همیشه مه درېږه ځکه له مسجد چې کوم دی چې مسجد قبا دی اوس یې صدا جوړ کړل سوی دی علی تقوا په نیت د تقوا باندې من اول یومن له اول ورځې نه احق دا ډېر لایق دی ان دا تقوم چې ته ودرېږي فیه په دې منځ کې فیه په دې مسجد کې چې د رجال خلق دی یحبون دوی محبت کې ان دی طهرو چې ځان نه پاکي والله خدای متعال یحب المطهرین محبت کې د پاک کوونکو خلقو سره آیا فمن هغه څوک اسس بنیانه چې جوړ کړي بنیاد خپل علی تقوا په نیت د تقوا باندې من الله له جانب د الله نه ورضوان او رضامندي له جانب د الله او طلب د رضامندي دپاره په نیت د تقوا یو شی جوړ کړي او په طلب د رضامندۍ د الله یو شی جوړ کړي دا خیرون دا بهتره دی امن یا هغه اساس بنیانه جوړ کړي بنیاد خپل علی شفا جرف هار په کناره د کندې چې هغه غورځېدونکې ده فنهار به فی نار جهنم بس وغورځوي به په دې من سره فی نار جهنم په اور جهنم کې ور وغورځوي دا دواړه سره برابر دي نه والله خدای متعال هدایت نه کوي قوم چې ظالمان دي لا یزال همیشه بنیانهم الذی بنیاد دغه خلقو الذین والذی هغه بنو ریبتن چې جوړ کړی دی بنو چې دوی کم شان جوړ کړي دی ریبتن په شک کې غورځون کې دی فی قلوبهم په زړونو دوی کې کم شی چې دوی جوړ کړی دی چې هغه مسجد ضرار دی دوی هم په دې شک کې دي چې اوس څوک را باندې خبر سي شک غورځون کې دي شک کوي په زړونو کې الا ان تقطع قلوبهم الا مگر ان تقطع قلوبهم چې پرې سي زړونه دوی تر څو پورې چې دوی مړه کېږي زړونه یې ټوټې کېږي تر هغه وخت دوی په دې شک کې دي والله خدای متعال علیم دی حکیم حکمت والا دی څه وایي ولې ان الله بشا خداوند متعال اشترى من المؤمنین انفسهم وینول د مؤمنان انفسهم نفسونه دوی او دا غره کوم اعمالهم مالونه دوی بان لهم الجنه په سبب دې سره چې د لپاره به جنتونه وي یقاتلون دوی جهاد کوي فی سبیل الله په لاره کې د الله فیقتلون بس دوی جنګیږي ویقتلون او دوی شهیدانیږي وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن وعده د الله وعده چې د علیه په الله باندې حقا دا ثابت ده فی التوراة په تورات کې والانجیل په انجیل کې والقرآن په قرآن کې الله چې کومې وعدې په تورات او په انجیل او په قرآن کې مسلمانانو دپاره کړي دي چې دوی دپاره به جنتونه وي دا حق او ثابته ده ومن هغه څوک اوفا بعهده من الله ومن اوفا څوک ته زیات وفادار بعهده په وعدې خپل سره من الله مقابل د الله کې د الله نه بل پوره په وعدې والا څوک وي هېڅوک هم نشته فاستبشروا ببیعکم الذي فاستبشروا بس خوشحالیږئ ببیعکم په معامله خپل کې الذي هغه معامله بایعتم چې تاسو معامله وکړل به په دې سره په کوم شي سره چې تاسو معامله وکړل چې تاسو خپل ځان قربان کړ په لاره کې د الله په مقابل کې دی کې الله جنتونه درکړي په دې باندې خوشحاله اوسئ په دا معامله باندې وذلک هو الفوز العظیم دغه کامیابي ده ډېره لویه کامیابي دا خلک چې دوی خپل ځانونه قربان کړل په د الله په لارې کې دا التائبون توبه ایستونکي دي العابدون عبادت کوونکي دي الحامدون حمد ویونکي دي السائحون سفر کوونکي دي لپاره د علم الراکعون رکوع کوونکي دي الساجدون سجده کوونکي دي الامرون امر کوونکي دي بالمعروف منکي سره والناهون او منع کوونکي دي عن المنکر لبدینه والحافظون لحدود الله حفاظت کوونکي دي وحدود د الله لره وبشر زیر ورکړه المؤمنان مؤمنان دپاره
ما کان للنبي نه د جایز لپاره د نبي والذین کسان دپاره آمنو چې ایمان راوړي ان دا یستغفرو چې دوی استغفار وغواړي للمشرکین لپاره د مشرکینو ولو کانوا اولی قربا اگر که دا مشرکین دوی نږدې هم وي من بعد وروسته ما د هغه شي تبینه چې ښکاره سول هم دوی لپاره چې ان بېشکه هم دوی اصحاب الجحیم دوی خاوندان د جحیم دي مشرکین دپاره به دعا نه غواړه استغفار به نه غواړي او د ابراهیم علیه السلام کومه چې دعا غوښتې وس استغفر لک ربي انه کان غفار ساستغفر لک ربي چې کوم دا خبره یې خپل پلار ته وکړل چې ژر دې زه بخښو غواړم لکه تا ربي د خپل رب نه تا ته به زه بخشش در وغواړم هغه صرف یې وعده وه استغفار یې ونه غوښتې ورته او چې کله خبر سو چې یاره دی کافر دی نو دی بېزاره سو ځینې وما کان استغفار نو هو ګناه کوله وما كان استغفار نو استغفار ابراهیم د ابراهیم دپاره لابي ابراهیم لابي د خپل پلار دپاره الا مگر عن موعده یو وعده چې وعده کړې وه د دې استغفار یو خاص د سره یو وعده ورسره کړې وه فلما تبین کله چې ښکاره سو له د لپاره چې انه بېشکه دی عدو لله دی دشمن دی لله خاص الله لره تبره دی بېزاره سو منه له دې نه ان بېشک ابراهیم شو لأواه زیات فریاد کوونکی و حلیم خبر برداشت والا و زیات فریاد به کوي د مسلمانانو دپاره د اسلام دپاره او برداشت والا و مشابهت الصابر و ډېر وما كان الله نه دی خداوند متعال یضل قوما چې ګمراه کړي قوم یقوم بعد اذ هداهم پس له هدایت د دوی نه حتی د دې پورې یبین لهم ما یتقون یبین چې بیانېږي لهم د لپاره ما هغه شیان یتقون چې دوی ما د هغه شیان یتقون چې دوی ځانونه ساتي کوم شی نه چې دوی تر څو پورې دوی ته بیان ونسي چې کوم دوی دپاره ضرر وي کوم دوی دپاره تکلیف وي چې جهنم بیان ورته ونسي دوزخ بیان ورته ونسي او تبلیغ ور ونه رسي تر هغه وخته پورې حالا نه ګمراه کوي یو قومه څو پورې چې معلومات ورته وسو هغه نه بعد بار نو دوی خوښه ده که هدایت اختیاروي او که ګمراهي اختیاروي ان الله بېشک خداوند تعالی بكل شیء په هر شي باندې علیم خبردار دی ان الله بېشک خداوند متعال له الله لره ملک السماوات ملک بشي د اسمانونو د مځکې ده یحیی و یمیت ژوندی کول کوي او مړه کول کوي وما لکم نسته تاسو لره من دون الله غیر د الله نه مې ولي دوست ولا نصیر نه څوک مددګار لقد تاب الله على المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة العسر من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا دا اوس د کعب بن مالک رضی الله تعالی عنہ او دغه رقم هلال رضی الله تعالی عنہ مراره رضی الله تعالی عنہ دا درې جنگي دا درې سره چې کوم وه دا حقیقي مسلمانانو واقعي مسلمانانو خو لیکن تبوک غزا نه پاته سوله په ریاض صالحین کې په حدیث دغه کتاب چې هغه تاسو ته بیان سوی و بیا مختصر بیان درته وکم غزوه تبوک خو ما ورته وویل چې په شپږم کال د هجرت باندې یعنې شپږ کاله چې هجرت پوره سول په شپږم کال د هجرت باندې نبي صلی الله علیه وسلم چې کله عمرې په نیت راغی نو په حدیبیې کې ګیر کوي عمرې ته پرې نه شوی بیا وعده داسې سره وکړله چې په اووم کال به ته راځې عمره قضایي د عمرې به کوې خو لس کاله دا وعده سره وکړل چې موږ به جنګونه نه سره کوو په اووم کال دی قضایي عمره وکړله دغسې دا وعده برقراره وه خو لیکن پټ داسې مشرکینو دا کار وکړي چې کومک یې ورکوي او بل قوم لره چې هغه قوم دا خبره سره سوې وه چې هغه قوم ته به تاسو کومک هم نه ورکواست دوی پټ کومک ورکوي په اووم کال چې کومک یې ورکوي نو نبي صلی الله علیه وسلم ته معلومات اوس نبي صلی الله علیه وسلم د جهاد او د جنګ تیاری شروع کړي ابو سفیان په دا وخت کې مسلمان نه و هغوی ته معلومات اوس چې مدینې منورې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تیاری د جنګ شروع کړي دی راغی مدینې منورې کې تبلیغات او وعظ او مشرانو کورونو ته ورغی خو چا ونه منل خبره ابو سفیان برته ولاړې په اتم کال باندې نبي صلی الله علیه وسلم په مکې مکرمې باندې په اتم کال د هجرت باندې په مکې مکرمې باندې حمله وکړه مکه مکرمه یې څه کړل فتح کړل دوی چې د فتح نه فارغ سو په دغه اتم کال باندې اتم کال لا شروع و چې د حنین واقعه راپېښ سول چې پرون ما بیان درته وکړئ هغه حنین چې 10 میله فاصلې کې بیت الله شریف کې هاخوا ته پروت وي مکې مکرمې کې هلته حنین کې هم خدای متعال دوی ته فتح ورکړله په اتم کال بیا په چې نبي صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته راغی نو د اتم کال چې تیر سو نو په نهم کال یا په لسم کال باندې بیا نو داسې وسوله چې د پرېږده به قسمه بند کړی نو بیا داسې وسوله چې د عراق او شام چې کوم سرحدات وه د عربو هلته عیسایان اوسېدله
او مشر یې هرقل و. نو هغوی دا فیصله سره وکړل چې یاره موږ به دا خو نو دوی کامیاب سو، مکه مکرمه هم فتح کړل، حنین هم فتح کړي، حوازین قفیلې ته هم شکست ورکړي، ثقیف قفیلې ته هم شکست ورکړي. دا خو سبا بل سبا موږ باندې حمله کوي. نو خپل منځ کې سرحدات سره ټینګ کړله، د جنګ تیاری یې وکړي. چې جنګ تیاری یې وکړي، نبي صلی الله علیه وسلم ته معلومات اوس، نبي صلی الله علیه وسلم اعلان وکړي چې حی علی الجهاد، اعلان یې وکړي، عام اعلان یې وکړي چې په دې سره په زرګونو اصحاب سره جمع شول. حتی تر دې پورې بعضې کتابونو لیکلي تر 1.5 پورې چې کوم اصحاب وله، او بعضې تر 15,000 راخیستې دي، تر دې پورې چې دغه اصحاب چې سره جمع شوله. اوس نو داسې و چې ډېره ګرمي، سخته ګرمي هم وه، او سفر هم ډېر آزاد و، اصلي د عراق و د شام سرحد و، او داسې رجسټر هم نه و چې په هغه کې د اصحابو نومان لیکېدلی چې دغه پاته شو دا پاته نه شو. نو کعب رضی الله عنه خپل واقعه بیانوي. هغه واقعه داسې بیانوي چې ما ول نن به ځان تیاروم، سبا به ځان تیاروم، د رسول الله سره تبوک سره وزم. په آخر داسې وخت راپېښ شو چې رسول الله سلام روان سو. ما ول زه به روانېږم، خو بالآخره متاسفانه زه پاته شوم د دې جنګ نه، د جهاد نه پاته شوم. هغه چې نبي صلی الله علیه وسلم چې کله تبوک ته ورسېدی، نو شاوخوا چې کښېنستی، نو په دغه ټیم کې کعب رسول الله سلام زه یاد کړم چې کعب چیرې دی. دی خو مشر و، د بنو سلمه و، د قبیلې نه یو سړي وویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خو ښه جامې و، ښه خوراک و، ښه جایداد پاته کوي، او مطلب یې دا و چې یا خو عقیده یې واوښتله. نو په دغه وخت کې معاذ بن جبل رضی الله عنه ولاړ سو، ورته ویل بنو سلمه هغه سړي ته ویل تا بد وکړله چې دا خبره کومه وکړله چې ده به دغه مال و جایداد پرېښي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ په کعب بن مالک رضی الله عنه کې هېڅ بد خوبایي او نفاق و بغیر د اسلام نه شی نه وینو پکښې. نبي صلی الله علیه وسلم چوپوالی اختیار کړي. چې کله هلته تبوک ته چې نبي صلی الله علیه وسلم ورسېدی، نو هغوی هرقل بادشاه چې کوم و د شام، عیسایان چې کوم و، هغو ته الله په زړه کې رعب و ترس واچوی، خپل سرحدات یې پرېښول، جنګ ونه سو. تقریبا 5 شپې دغسې حالت ته و، بیا روان سول. چې کله مدینې منورې ته نبي صلی الله علیه وسلم را نږدې سو، نو کعب بن مالک رضی الله عنه فرمایي وایي ما په زړه کې دا وسوسې پیدا سولې، زه به درواغ ورته وایم، عذر به ورپېښوم. خو دا وسوسې په زړه کې راتلې حتی تر دې پورې چې مدینې منورې ته نبي صلی الله علیه وسلم را داخل سو، نو هغه وسوسې چې کوم د شیطاني وسوسې چې کوم وي، هغه ما زړه نه الله پورته کړی، او ما ول زه رښتیا خبره ورته کوم نبي صلی الله علیه وسلم ته. د رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا عادت و چې دی مبارک ورغی مسجد نبوي کې به 2 رکعته نفل وکړل، هغه نه بعد بیا وړی کښېنستی د خلقو سره، بیا به راغی فاطمې رضی الله عنها کور ته، هلته به د فاطمې سره ملاقات وکړي، بیا خپل بیبیانو ته راتی. وایي د دغه عادت مطابق چې کوم وایي راغی مسجد کې کښېنستی، وایي خلک ورتله، منافقین چې کوم خپل عذرونه یې ورته پېښوله، نو د دوی هغه عذرونه به یې قبولوله، او پټ راز به الله ته سپارئ چې الله پوهېږي، پټ راز تاسو پوهېږي، خو هغه عذر به یې څه کوي، قبول کوي ځینې. وایي زه چې ورنږدې سوم، داسې استه استه ورسکېدلم، لکه بعضې چې کوم رش کش وي، استه استه ورسکېږي، چې ورنږدې سوم، وایي ما ته داسې تبسم وکړي، تبسم د خفګان یې راته وکړي، زه پوه سوم چې راسینې خفه دی. وایي ما ورته وویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم که چیرې ته پوهېږي زه شاعر هم یم، او ښه خوله هم راسره ده، ښه ژبه هم راسره ده، که په دنیا کې ما سیوا د بل څوک ما سره مخامخ سوي وای، ما به خپل ځان په بیان او خپل ځان په خبرو خلاص کړی وای، خو ځکه اوس عذر تا ته پېښ کړم او درواغ درته ووایم، ته به ما سې اوس خوشحاله سې، خو عنقریب د بیا به الله ما ته څه سزا راکړي او الله زما حقیقت ښکاره کړي. زه تا ته رښتیا وایم چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته هېڅ عذر نه و، او ښه سواري هم راسره و، ښه مال هم راسره و، ما کولی چې زه ولاړ شم، خو بس ما ویل نن ځم سبا ځم، نن ځم سبا ځم، ده سره به یو ځای کېږم، خو آخر دغه رقم پاته شوم. نو نبي صلی الله علیه وسلم اصحابو ته وویل چې دې سړي خو رښتیا وویله، او د دې خبره به الله ته سپارو چې الله دې په باره کې څه فرمایي. کعب بن مالک رضی الله عنه ځینې ولاړی، چې ځینې ولاړی وایي ما په لار روان وم، ما ته دا خلقو وویل چې تا خو بیخي هېڅ ګناه هم نه ده کړې، موږ خو په ظاهر ته په ګناه نه یې لیدلې غیر له دغه نه، ورسه عذر ورته پېښ کړي، لکه نورو منافقینو چې څنګه عذر پېښ کوي، دا خو هېڅ ګناه نه ده کړې، دا عذر پېښول او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا لپاره توبه طلب د توبې، طلب د استغفار غوښتل چې الله نه ستا لپاره استغفار وغواړي، دا به کافي شافي چې تا لپاره اوس علت د ځان په تکلیف کې واچوي. ما چې دا خبرې کولې حتی دې پورې چې زه بیا مجبوره کړم چې بیا ورسره نبي صلی الله علیه وسلم ته عذر پېښ کړم چې ما درواغ ویل، زه عذر لرم.
بیا مې پوښتنه وکړل چې زما په شان بل چا خبره کړې ده؟ نو اصحاب راته وویل بعض اصحاب چې و یو هلال رضی الله تعالی عنه د یو مرره رضی الله تعالی عنه د دغو دواړو هم ستا په شان خبره کړې ده چې موږ بغیر ده موږ هېڅ عذر نه و دغسې پاتې سوي یو. نو کعب بن مالک رضی الله عنه وویل چې ما لپاره دغه دواړه اصحاب کافي وشاپېري چې په جنګ بدر کې څه شراکت کړی دی. دوی چې کومه خبره کړې ده په دغه اقتدا باندې زه کافي وشاپې یم، په دوی پسې څه کوم اقتدا کوم. نو نبي صلی الله علیه وسلم ټولو اصحابو ته وویل چې دوی سره خبرې مه کوه. نو موږ سره ټولو اصحابو خبرې وایه بندې کړلې. وایي داسې خبرې را سره بندې کړې چې سلام و دعا یې هم نه کوله. کله به چې زه وایي مسجد ته را داخل سوم، زه خو ځوان وم، نبي صلی الله علیه وسلم رانډې کې به ودرېدلم، لمونځ مې به کوئ، د سترګو د بېخوم به ورته کتل نبي صلی الله علیه وسلم ته. وایي کله به چې وایي ما سوچ نه و، بیا مې ما ته کتل چې کله مخ ور واړوي نو سترګې به یې راسې واړولې نبي صلی الله علیه وسلم. وایي ورځ داسې وسول چې زه خپل د اکا زوی چې کوم قتاده رضی الله تعالی عنه دی وایي ډېر راباندې ګران هم و، ملګری مې هم و. وایي زه باغ ته ورغلم، باغ کې ور واوښتلم. وایي ما ورته وویل السلام علیک یا قتاده، سلام دې وي پر تا باندې ای قتاده. وایي جواب یې رانه نه کوي د سلام، ځکه هلته خو رسول صلی منع کړي و چې دوی سره به خبرې نه کوه. وایي ما ورته وویل چې ای قتاده ته نه پوهېږې زه د الله او د الله رسول سره څومره مینه محبت لرم او ته ما سلام جواب هم نه راکوې. وایي بیا جواب رانه کوي. بیا هم ورته ویل ای قتاده په الله دې ستا قسم وي چې ته نه پوهېږې ما د الله او د الله رسول سره څومره مینه محبت دی. درېیم ځل مې چې دا ورته وویل صرف وایي دا یې راته وویل چې الله اعلم ورسوله، الله او د الله رسول ښه پوهېږي چې تا څومره محبت دی د نبي او د الله د رسول سره. نور هېڅ راته ونه ویل. وایي په ژړا ژړا بس په دیوال باندې راواوښتلم، په ژړا سوم او ولاړم، ځینې روان سوم. یو ورځ داسې واقعه پېښ شول. وایي چې کله په مدینې منورې بازار کې ګرځېدلم، زما دوه ملګري چې کوم وو هلال رضی الله عنه مرره رضی الله عنه هغه ډېر د ژړا د لاسه بارونه په کورو کې کښېناستل، تلای نه سوله، ډېر ژړا د وجې نه کمزوره سول، ضعیفه سول. وایي زه ځوان وم، بازار کې ګرځېدلم راګرځېدلم چې یو سړی ما ته یو سړي زما پوښتنه کول او اصحابو اشاره ورته وکړل چې هغه دی. ما پوښتنه وکړل چې کعب چیرې دی؟ وایي خلکو اشاره ورته وکړل، خبرې خو نه کولې چې هغه کعب دی. وایي چې ورغلم ما ته خط راکړی، چې خط راکړی د غسان د قبیلې مشر چې کوم و هغه دا خط راستولی و، د عیسایانو چې کوم مشر و دا خط یې راستولی و چې موږ خبر سوي یو چې ستا ملګري ستا سره دوکه کړې ده او ته یې بې عزته کړی، تا ته عزت نه درکوي، ته د عزت والا سړی یې، ته ذرات والا سړی نه، نو ته راسه موږ ته راسه، موږ به ستا عزت وکړو، موږ به ستا قدر و احترام وکړو. نو ما ورته وویل چې دا بل امتحان، یو امتحان خو هغه و چې د غذا نه پاله سوم، اوس دا امتحان ته ګوره چې اوس د کافرانو مانه طلب د څه شي د کفر کوي، امید د کفر راته کوي چې دا اوس به کافر سي. او ما خط راواخیستې تنور ته مې واچوئ، چې تنور ته مې واچوئ 40 شپې دا رقم پوره سولې، چا خبرې نه راسره کولې. یو قاصد راغی د نبي صلی الله علیه وسلم نه او راته ویې ویل چې د الله رسول وایي چې خپلو ښځو نه جدا ساس 40 شپې چې پوره سولې. وایي ما ورته وویل چې داسې مطلب یې دا دی چې طلاق ورکړو او که دا مطلب یې دی چې صحبت ورسره ونه کړو. وایي یا رسول الله وسلم دا مطلب دی صحبت مه ورسره کوه، طلاق مه ورکړو. وایي صحیح ده. نو دی کعب بن مالک وایي ما خپل ښځه د پلار کور ته واستول چې ورځه د پلار کور ته ولاړه سه. نو پلار کور ته چې ولاړله 50 ورځې پوره سولې، 50مه شپه باندې د شپې نبي صلی الله علیه وسلم خپل د ښځې مبارکې سره پروت و چې وحي راغلل، دغه آیاتونه راغلل وعلى ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. د آیاتونه د توبې چې نازل سول دوی په شان کې، دغو درونو پورو په شان کې چې کعب بن مالک و او هلال و مراره رضی الله تعالی عنهم. هغه بیبي ورته وویل زه به خلک خبر کړم اوس. رسول الله صلی وویل چې اوس خلک مه خبروئ، اوس په مدینې منورې کې شور جوړ شي، خلک به د خوبه راولاړ سي. دوی دا خبره پټه کړه. سهار لمانځه نه وروسته اصحاب خبر کړل نبي صلی الله علیه وسلم. نو نبي صلی الله علیه وسلم چې اصحاب خبر کړل، اصحاب ډېر خوشحاله سوله. نو کعب بن مالک ته په زیري کې راتلله او زیري ورکوله، زیري مو در باندې الله ستا توبه قبوله کړله. یو زیري ورکوونکی چې کوم هغه چې راغی په دغه ټیم کې سهار زه په ملانځه باندې ولاړ وم، پاس وختلم او هغه آیاتونه چې کوم الله ویلي دي چې په دوی باندې دا مځکه تنګه سوله، یقیناً ما باندې مځکه تنګه سوله، دا دونې مځکه داسې را باندې تنګه سوله چې بیخي ځای نه راکوي. ما وویل که زه که چیرې خدای نه خسته رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه حالت کې مړ سي نو زما به څه حال وي، او دا ما سره به دا خلک خبرې هم نه کوي، دا مځکه را باندې تنګه سوله کوم چې خدای تعالی کوم بیان کړی دی. بار پاس چت ته وختلم، پاس چت ته چې وختلم د یو آواز راغی د غره څخه چې زیري مې در باندې، زیري مې در باندې. چې دا خبرې وکړلې نو 2 نفره ووایي زه پوه سوم چې وساعت و پیر اخره
ما د شکریې سجده ولګول الله ته مې شکر ادا کړئ چې کله راورسېد هغه زیرې ورکوونکی ما سره نور شی نه و صرف جامه هم نه وه هغه جامه مې سبا ته په قرض باندې د یو چا سینې واخیست دلته مې ورکړل دا زیری مې ورکړ چې واخله دا زیری یې خو ستا نبي صلی الله علیه وسلم ته چې کله را حاضر سوم نبي صلی الله علیه وسلم بارون داسې خندل داسې موږ وپوهېدلو چې دی به خوشحاله و داسې پړقېدی لکه پنځلسم د شپوږمۍ باندې داسې پړقېدی چې کله زه ورنږدې سوم نو ده راته وویل چې مبارک دې سه الله ستا توبه قبوله کړله نو ده ورته وویل چې الله طرفه راغلی که ستا طرفه توبه ده یا الله طرفه توبه د قبولېدو راغله چې ستا توبه الله قبوله کړل نو ده ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه په دې مقابل کې زه داسې کوم دا ټول مال صدقه کوم څونه مال چې زما دی وایي نه وایي نیمایي صدقه کوم نبي صلی الله علیه وسلم وایي نه وایي درېیمه حصه صدقه کوم وایي زه درېیمه حصه صدقه که او بیا د کعب بن مالک وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا وعده وکړل چې والله زما دې قسم په الله باندې چې زه ما درواغ ونه ویله او زه الله بچ کړم د منافقت د نفاق نه او زه به تر ورځ د قیامته پورې به درواغ تر مرګه پورې به زه درواغ نه وایم او کعب بن مالک چې کوم حدیث بیانوي خپل زوی ته نو ویې ویل تر اوسه پورې ما درواغ نه دي ولي او زما امید ده چې زه به تر مرګه پورې دا درواغه ورم ځکه د نه درواغ د وجې نه چې ما درواغ ونه ویله الله زه څه کړم بچ کړم او الله ما باندې نظر د چا د رحمت وکړي او الله زما توبه څه کړله قبوله کړله څه وایي اوس خداوند متعالی بیان کوي راځي ور باندې ورسول لقد اکثر تاب الله نظر توبه وکي خداوند متعالی علی النبی په نبی صلی الله علیه وسلم باندې والمهاجرین په مهاجرین باندې والانصار په انصار باندې الذين هغه انصار اتبعوا متابعت وکي د نبی صلی الله علیه وسلم په ساعت العسره په سخت ساعت کې چې تبوک من بعد ورست ما هغه کاده چې قریب یزیغ چې هغه مایل وکي قلوب فریق زړونه د یو ډلې منهم لدوینه ثم تاب بنظر توبه وکي خداوند تعالی علیهم په دوی باندې ان بش خدای پاک بهم په دوی سره رؤوف مهربان دی رؤوف مهربان دی عام خاص رحیم مهربان دی عام او خدای پاک نظر توبه وکي وعلى الثلاثه په درو نفر باندې الذين هغه درې نفر خلیفو چې ورسته پاتک رسول دوی توبه حتی دې پرې زاداقت چې تنگ سول علیهم په بن الارض مزک بما رحبت سره د پراخي وضاقت تنگ سول علیهم په بن وضاقت تنگ سول علیهم په بن انفسهم نفسونه دوی وظن دوی یقین وکي الله ملجا چې نست زائد نجات من الله لغضب د الله نه الا مگر نجات الیه ودلره مگر الله به نجات ورکړي ثم تاب بنظر توبه خدای تعالی په دوی باندې توبه وباسي د ګناهونه ان الله بشخ خدای تعالی خدای پاک توبه قبولونه کوي رحیم مهربان دی سره نسته ورته دوی لپاره چوټي هغه دغه غوښت دوه نفرې غوښت یو یعقوب او یو دغه سید معروف یې غوښتي دغه دواړه بس نو څه نه دي غوښتي یا ایها الذین کسانو آمنوا چې تاسو ایمان راوړئ اتقوا الله وبریږئ د الله نه وکونو تاسو مع الصادقین سره د رښتینو خلقو سره ستاسو یعنې دا چې کوم رښتیا وویل دو سره ستاسو ما کان لاهل المدینه نه د جایز و اهل مدینه لره ومن هغه څوک حولهم چا چاپېره دوی وي من العرب له کوچیانو ان دا یتخلفوا عن رسول الله چې دوی مخالفت وکړي د رسول د الله نه ولا يرغبوا بانفسهم او نه دا چې ځان خوږ وګړي عن نفسه نفس د چا د نبی صلی الله علیه وسلم نه بلکې نبی صلی الله علیه وسلم نفس په ځان باندې خوږ ګړي ذالک دا به په دې سره چې نه بشک هم دوی لا یصيبهم نه رسیږي دوی لره زمؤن تند ولا نصب نسختی ولا مخمصه نولجه فی سبیل الله په لار کې د الله ولا يتعون دوی پایمال کوي موت ان یوزای یغیظ الکفار چې په قهر کې دا الکفار کفار ولا ينالون نرسیج دوی لره من عدو ولا ينالون دوی نرسیج من عدو دشمن لره نه پر رسیدلو سره الا مگر کتب مگر پس کړه کیږي لهم دوی لپاره به پدې تک سره او پدې تندیو پدې ولج سره عمل صالح نیک عمل الله به دوی لپاره ثوابونه ورکوي ان الله بشخ خدای متعالی دوی نه ضایع کوي اجر د چا د محسنینو ولا ينفقون دون نفقه کوي نفقه صغيره ولا كبيره نفقه کوچنی او نغټه ولا يقطعون دون پرې واديان یو شیاله الا مگر کتب مگر نوشته کیږي لهم دوی لپاره په دې باندې عمل صالح يجزيهم الله جزاء ورکړي دوی خداوند متعال احسن ما شما هغه کان عمل دوی کوم عمل کړي الله وتر دې نه بل ښه جزاء ورکوي وما كان المؤمنون لينفروا كافه دا اوس د علم بیان دی چې ټول جهاد ته نه وځي بلکې بعضي ډلې د څه د علم دپاره هم وځي دلته د علم شرافت الله بیانوي وما كان المؤمنون نه د مناسب لپاره د مؤمنانو لينفروا چې دوی وځي کافه پورا ټول جهاد دپاره فلولا نفر ولي یو ډله من كل فرقه فلولا نفر ولي یو ډله نه وځي
من كل فرقة لهر فرقين منهم لدوینا طائفة یو طائفه لیتفقهوا چې دوی ځانونه پوه کړي فی الدین په دین کې ولینذروا چې وبیري قوم خپل قوم اذا رجعوا کله چې دوی واپس سیلي و دې قوم لره ګوره په دې علم کې دا شرط ده چې ولینذروا قومهم چې خپل قوم به وبیروي اذا رجعوا کله چې دوی واپس سیلي و دوی په چی سره وبیري چې جهنم ستا او عذاب قبر ستا او دوزخ ستا او د الله حضور ته درېدل ستا حساب و کتاب ستا دوسن دی بیروي لعلهم يحزنون لپاره چې دوی وبیریږي یعنی د پاره دی چې دوی وبیریږي یعنی ودی بیری اخر بار بار دا تکرار ورته کوي بار بار تقریر ورته کوي د سینې چې ور تقریر ورته وکي ځا نه اوري او نه قبلوي بس پریږدي نه نو په علم کې څو شان زوري سوله دوه شان یو دا چې خپل قوم بیروي دا یو او بل دا چې مثال په تور بار بار تقریر ورته کوي واز به ورته کوي تر څو پورې چې دوی دین خواته سره راوړوي یا ایها الذین کسانو آمنوا چې تاسو ایمان راوړی دي قاتلوا الذین تاسو جهاد وکړه دا کسان سره یلونکم من الکفار چې هغه نزدېکت کوي یلونکم من الکفار یلونکم چې نږدې دي تاسو لره من الکفار له کفارو نه کم چې تاسو ته په وطن کې نږدې وي د هغو سره جنګ وکاسه ولجدوا فیکم غلظة ولجدوا چې پیدا کړي دوی فیکم په تاسو کې غلظة سختي وعلموا تاسو پوه چې الله بشک خدای تعالی مع المتقین سره د متقیان سره دی واذا ما انزلت کله چې نازل کړه سي سورۃ ومنهم بعض دوی من هغه سود یقول چې وای ايکم زادته بیا دغه منافقین او دا کافران سوای ايکم کوم یو تاسو لره زادته زیات کوي دلره هذه دا سورۃ ایمان دا سورۃ چاته ایمان ور زیات کوي نو فاما الذين بس هغه کسان امنو چې ایمان راوړل دي فزادتهم زیات کوي دا سورۃ هم لره ایمان وهم دوی سبشرون دوی خوشحالیږي په سر په خلاصو کنه په فوائد د چا د صورت باندې اما الذين پسا کسان فی قلوبهم چې په زړه دوی کې مرض النفاق فزادتهم رجسا الى رجسهم زیات کې دا صورت هم د رجسا یو پلیتی په خوا مردار و مع رجسهم سره د پلیتی دوی اوس بل پلیتی ور اضافه سول چې دا صورت باندې څه وکړه ټوکی مسخري په وکړه دا صورت نه مني و ما تو دوی مرسل په داسې هغه چې هم د کافرون وي ولا يرون ايدون ګوري چې انا بشک هم دوی یفتون دوی فتنې کا چې کېږي په کل عام په هر کال کې مرتن یوار او مرتين یا دوه واره چې یو وار په مکه مکرمه کې فتنې کې واچول رسول بل وار په مدینه منوره کې ثم لاتون بیا توبې نو باسي ولا هم يذكرون دوی نه پند نصيحت اخي واذا ما هر وخت د اوقات انزل چې نازل سورت یو نو سورت نازل سي چې په دې کې سری په خلاص کړو دوی عیبونه وي دا منافقین عیبونه په کې بیان سي وي نظر بعضهم ګوري بعض د منافقون الى بعض نو بعض لره بیا وای بیا د بل سره وای څوک مسلمان خو نه ویني وته ګوري چې باندې کتر بس داسې به وته د مجلس څخه وی به ول چې هل يراكم دوی بزول هل يراكم ايوين تاسو من احد كم مسلمان ثم انصروا به دوی وګرځیدل اوریدل د دې صورت صرف الله قلوبهم ګرځول خدای تعالی قلوب مزرون دوی لا اوریدلونه په دې سره چې نه بشک هم دوی قوم دلای قوم دین پویږي لقد فتح اکثر جار علیکم تاسو رسول من انفسکم تاسو نفسونه یعنی تاسو د جنس خدای یعنی انسان دی عزیز سخت علی په باندې ما هغه شی یعنی تاسو په تکلیف کې اچي کوم شي چې تاسو په تکلیف کې اچي هغه په باندې ډیر بوج وي حریص علیکم پر تاسو باندې یعنی تاسو فائدو باندې ډیر حریص دی یعنی حرص ډیر ورسره دی تاسو ایمان ترا بولی جنت مرا بولی منهم میان باندې رؤوف مهربان دی رحیم مهربان دی فإن تولوا كثير دو اعراض کوي فقلوا تو حسبي كافي دي مال الله خدای متعال نست اله معبود براق الله مگر دی عليه په توکل کوم وو خدای مترب العرش العظیم رب د عرش عظیم دی رب العرش تربیت کوم کې د عرش ته عرش العظیم چلوی عرش دی بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب الحکیم دا آیاتونه د قران دی هغه قران حکیم چا حکمت والا دی اکان للناس آیا دی للناس لپاره د خلق د لپاره عجبا تعجب اندا او حين چې مروحي کو الى رجل منهم لدوینا دوی د جنس څخه چې انسان دی سیسو مروحي کو ودلره ان انذر الناس توبر وخلق وبشر زیر ورک الذين کسان د لپاره امنو چې ایمان راوړي چې انبي شکل د لپاره قدم صدق عند ربهم ش زائد قدم یعنی مقام صدق رشتنی چې مراد جنت دی عند ربهم پنځ رب دوی لپاره به جنت وي وقال کافران وایي چې ان هذا بشک دا قران چې دی یا دا نبی صلی الله علیه وسلم له ساحر دی مبین مشکاره ان بشک ربکم الله رب تاسو خدای متعال دی الذي غزاد خلق السماوات پیدا کړی دي اسمانونو زکه فی ست ایامن پښپړو ورځې ثم استوى بیا استوا وکړه علی عرش پاش باندې کمایلی قشان ولک سرنګ د شان سره کوم شي لایق ده يدبر الامر تدبیر کوي د ټولو کارو ما من شفیع نست یو شفاعت کوونکی الا من بعد اذن مگر پس له اجازه ددنه
ذالکم الله دا الله دی ربکم رب ستاسو دی فاعبدوا دی عبادت وکړه افلا تذکرون تاسو په نه خاصه الیه و الله لره مرجعکم رجوع ستاسو د جميعا ټول به الله ته ورځو وعد الله حقا وعد الله حقا حق ده ان بشه خداوند متعال ابدل خلق پیدا کړی دي مخلوقات ثم يعيدوا بیا به راګرځوي خداوند متعال بیا به واپس کوي الله د مخلوقات بعد الموت یجزي جزا ورکړي خداوند متعال الذين کسان د پر امنو چې ایمان راوړي دي او عملو صالح عمل دنه کوي بالقسط په انصاف او په عدل سره والذین کسان کفروا چې کافران لهم در پر شراب وبد من حمیم ګرمي وب وعذاب علیم عذاب علیم دردناک عذاب ما پاک سبب سره کان یکفرون دي کوم کفر کوي هو خدا پاک الذي غزا جعل الشمس جګرزول د الشمس المرض یا ان روشانه والقمر قمر نور دیا چاته ولکې دیا هغه ډیر روشنايي ته ولکې چې پاکي ډیر روشناوي او شپږمې ته الله نور دته وایي چې کله روشنايي کم وي کله روشنايي زیات وي کله روشنايي باریک وي کله روشنايي مسابت التیز وي ته الله دلته څور کې نور ول کېږي نو ځکه الله ملت ضیا ولا او قمر ته سوله نور وي سیسو وقدر اندازې کړی دی هو د شپږمې لره منازل اتویش منازل دي یعنی په میاشت کې دی اته ځایونه بدلوي د شپږمې لتعلموا تاسو پوس عدد السنین والحساب په شمیر د چا د کلو او په حساب باندې ما خلق الله نه خداوند ما خلق الله نه پیدا کړی الله ذالک دا الا بالحق مگر په حق سره په اظهار د حق سره يفصل آیات په تفصیل سره بیانې الله آیاتونه لقوم لپاره د قوم علمونه چې پوهیږي ان بشک فی اختلاف الليل والنهار په اختلاف د شپې او د ورځې کې او ما پاغه شي خلق الله چې پیدا کړی الله په السماوات په اسمانونو کې او الارض په مځکه کې آیاتونه لقوم لپاره د قوم یتقون چې دوی ځان ساتي د شرک نه ان الذين بشک کسان لا رجون لقانا چې دوی امید لري لقانا د ملاقات زموږ نه ورادو دوی رسوي دي بالحیات دنیا په ژوند د دنیا باندې واطمئنوا دوی مطمئن سول بها په دې دنیا باندې یعنی ایمان لري په آخرت باندې ولذین کسان چې هم دوی عن آیاتنا لا یتلون زموږ نه غافل دي ولایک دا کسان چې ما او هم زادي نار دی بما پاک سبب سره کانه کسبون دي کوم کسب کوي ان الذين بشک کسان امنو چې ایمان راوړي او عمل صالح عمل دي کوي يهديهم ربهم وبرسوي دوی ربهم رب دوی به ایمان په ایمان د دوی سره وجنت لره الله به جنت ته بوزي او سره بخلاص کنا تجري من تحتهم الانهار بو بزي لار لر د جنت تجري جاري بي من تحتهم لاندې دي انهار ولي دوی لاندې به ولي جاري بي او دوی به مقيمين وي في جنات النعيم دوی به مهمان وي دوی به اوسیدونکي وي في جنات النعيم په جنتو د نعمتو کې یعنی جار موجود تعلق تر مقيمون پورکس هم مقيمون في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام دعواهم دعوه دوی ان کلام دوی خبر دوی فيها په جنتو کې دا چې سبحان پاکه تعالی اللهم يا خدای وتحيتهم تحيه دوی سلام دوی تحيه دوی تحفظ دوی فيها په جنت کې سلام دلته څنګه چې ملائکه سلامونه چی واخر دعواهم اخر خبر دوی چې کله دوی خوراک موراک وکي هغه دا چې الحمدلله والله رب العالمین رب ټول مخلوقات دی ولو يعجل الله کچې چلاکی وي کې خداوند متعال الناس په خلق باندې الشر د شر لاستعجالهم بالخير لك چلاکی دوی بالخير وخير لکه څنګه چې دوی د خیر چلاکی غواړي الله ما دارک ک الله دوی ته د شر کوم شر کوي په باندې چلاکی کړي وای چې کوم دوی ګناونه کوي نو لقضي اليهم اجلهم لقضي فیصله بکرسي و اليهم دوی لره اجلهم داغه د نیټې دوی یعنی مرګ به ورته راغلی وای ځکه دوی شر دومره ډیر دی دومره ګناهونه ډیر دي چې الله به دوی ټول مړه کړي وای فنظروا الله موږ مهلت ورکو ولذین کسان لپاره لا رجون لقانا چې دوی امید لري ملاقات زموږ نه په طغیان په سرکشي دوی کې عمهونه سرګردان لاروانه و اذا مس الانسان کله چې مسک انسان الضر ضرر ورته ورسېږي دعانا بیا بلنه کوي موږ لري جنب خپل په اړه باندې پروت یم موږ رابولي او قاعدا كناس وي او قائما او بولاړ وي ولاړ باندې فلما كشفنا کله چې موږ لري کو عنه لدن ضره ضرر ده كأن ګون کې لم يدعونا الى ضر مسه نو کله چې موږ دغه تکلیف او مصیبت درد واخو نبرس سک ان ګون کې لم يدعونا د بلنه کړي نو موږ لره الى ضر وضرر لره مسه چې مسه کړي و دی هو دا ضرر داسې بیا داسې ګیزي لکه ګول کې بالکل د موږ یاد کړي هم نو او تکلیف او درد او مصیبت بیا یېری بیا کذالک لکه دغه رقم لکه څنګه چې موږ دوی ته کوم دا شان شایسته کړي و دا مخکې خلک چې تیر سوله زوین المسرفین شایسته کړي سوي دي مسرفان لپاره
هغه مشرکین دپاره ما هغه شیان کانو یعملون دوی کوم عمل کوي چې عبادت د چا نه د شرک نه. ولقد اهلکنا الله وایي موږ هلاک کړي دي القرون قرون زمانې موږ هلاک کړي دي اهل د زمانې من قبلکم مخکې له تاسو نه لما ظلموا کله چې دوی ظلم یې وکړي شرک یې وکړي وجات راغلهم دوی له رسولهم رسولان دوی بالبینات په واضح معجزات سره وما کان نو دوی یؤمنون چې ایمان راوړی وای کذلک دغه رقم لکه څنګه چې موږ دغه پخوا خلق هلاک کړله نجزي موږ جزا ورکوو قومونه چې هغه مجرمین دي. ثم جعلنا بیا موږ وګرځولې تاسې خلایف خلیفګان فی الارض په مځکې من بعدهم وروسته د دوی نه وروسته د هلاکت د دوی نه لننظرو چې موږ وګورو کیف تعملون تاسو څنګه عمل کوئ. واذا تتلى کله چې تلاوت کېږي علیهم په اهل مکې باندې آیاتونه زموږ بینات واضح آیاتونه نو قال ویل الذین ها کسان لا یرجون چې دوی امید نه لري لقاءنا ملاقات زموږ امید نه لري داسې وایي چې ایتی بقرآن ته راتګ وکړه بقرآن په قرآن سره غیر هذا غیر له دې قرآن نه دغه چې کوم دا قرآن دی دې نه بغیر بل قرآن مشتراوه او بدل که هو دا قرآن څنګه بدل کم د بوتانو رد چې پټ راغلی دی دا ختم که دا رد ختم که قل ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما یکونو نه دی حلال دی مره پاره ان دا زه بدل کم دا من تلقای نفسي د خپل ځان له طرفه ان اته زه متابعت نه کوم الا مگر متابعت کوم ما دا هغه شی یوحا چې وحی کېږي له یو مالره ان زه چې ما خاف زه بیریږم عصیتو که زه نافرماني وکړم ربي د خپل رب نه زه بیریږم عذاب یوم عظیم لا عذاب د هغه ورځې نه العظیم چې لوی ورځ دی لوی عذاب دی. قل ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لو شاء الله وکشر خوش د خدای متعال ما تلوته ما په تلاوت نه وکړی دی قرآن علیکم په تاسو باندې ولا ادراکم نو ما خبر درکړی تاسو لپاره به په دې قرآن سره په دې احکام سره خو فقط په تحقیق سره لبست ما وخت درکړی فیکم په تاسو کې عمرن ډیر عمر من قبل مخکې دې قرآن ما تاسو کې ډیر عمر هم تیر کړی 30 کال مې تیر کړی تاسو زما عمر ته وګورئ ما کله دروغ هم ویلي دي کله مې سحر کړی دی کله مې جادو کړی دی افلا تعقلون تاسو نه پوهیږئ. نو فمن ازلم څوک دی زیات ظالم ممن دا چانه افترا چې تړي الله په الله باندې کذبا دروغ او کذب نسبت دروغ کې بیايتي وایتو د الله لره ان بشخ شان دا لا يفلحون کمی بیجل مجرمان نه کمی بیجي ويعبدون عباد کوي د اهل مکه من دون غیر د الله نه ما د هغه شلا زرو چې زرن رسي هم دوی ولا ينفعون نفرسي هم دوی لره اسی بوتان عباد کوي يقولون دوی ها ولا شفاعون دا شفاعت ګرځي عند الله شفاعت به مشکل عند الله پنيز الله قل ورته تو بخنده خبر تو کاتنه بيون الله تاسو خبر ورکي و الله لره بما پاغش سره لا علم چې نو پويږي الله په سماوات ولا في الارض نه په اسمانو په مځکه تاسو د خبره کواس ګوین کې لکه تاسو خبر ورکړ چې الله نه د پاسمانو پويږي نه په مځکه پويږي نو تاسو دا خبره کوئ چې دا زموږ شفاعت کوونکی دی په ورځ د قیامت نه سبحانه پاکي د خدای متعال لره وتعالى لره د اعمال هغه شی مشرکون دوی کوم شرک کوي کوم شرک چې کوي و الله لره الله د دې منزه او پاک دی. وما كان الناس نو خلق الا امه واحده مگر یو ډله وه د آدم علیه السلام بچیان چې پیدا کېدل په اول کې یو ډله وه په توحید د الله تعالی باندې ولاړ وه فاختلفوا بیا دوی اختلاف وکړي بعضې پسې مشرکین سوله بعضې پسې مسلمان سوله ولولا کلمه کچیرې کلمه د الله سبقت یې نه وکړې من ربک له جانبه د رب ستانه یعنی په تاخیر د عذاب باندې لقضی فیصله به کړه سوې بینهم په منځ دوی کې فورا فيما پاغه کې چې فی پاکې دوی یختلفون اختلاف کوي فورا به الله فیصله کړې وای ټول به ختم کړي وای خو لیکن د الله کلمه چې کوم دغه سبقت کړی و په تاخیر د عذاب باندې چې عذاب زه وروسته کوم الله په لوح محفوظ کې نوشته کړی وه ځکه الله فرعون په دې باندې عذاب نه راولي ویقولون دوی وایي لولا انزل ولې نه نزلېږي علیه په ده باندې آیت یو معجزه فرمایشي من ربي له جانبه د رب د نه فقول ورته انما الغیب بشک غیب چې دی لله والله لري فانتظروا تاسو انتظار کواس انی بشک زه چې معکم سره تاسو من منتظم انتظار کوونکی یم تاسو هم انتظار کواسه و عذاب لره او یا مې ثابت طور کوم معجزه چې را روانه زه به هم هغو ته انتظار کوم نو دا خو زما په لاس کې نه ده زما په اختیار کې ده. واذا ذقنا الناس کله چې موږ وسکو خلق رحمت چې هغه نعمت یو صحت دی من بعد ضراء پس له مرض نه مسه چې مسه کړی و هم دوی د مرض دوی مسه کړی و نو بیا هغه نه بعد موږ دوی صحت ورکو اذا ناګه لهم دوی لپاره مکرون بیا تکذیب وي چلبازي وي فی آیتنا په آیاتو زموږ سره قل ورته الله خدای متعالی اسرع زیات د مکرن په عذاب کې اسرع مکرن سخت په شي کې په عذاب کې یعنی الله وتعالى ته عذاب درکوي الله په عذاب کې ډیر سخت دی اسرع مکرن یعنی اشد عقوبه سخت بچا کې په عذاب کې ان بشک رسولان زموږ یكتبون لیکي ماغه شان تم کورون تاسو جوړواس خپل د ځانه یعنی ملائکه چې کوم دي کرامن کاتبین دار شي لیکي وهو خدای پاک الله دی غزا ته یسيرکم فی البر والبحر چې تک کوي تاسو لره فی البر په وچه کې والبحر په دریاب کې حتی دی پرې ځا کوم کړ چې تاسو سپاره ساس فلفل کې په کشتۍ کې وجه نه تګو کې بیم په دې سره بیري حین طیبتن په پاک په نرم باد سره
وفرحوا دوی خوشحالیږي بها په دې باد سره جات راسي ها و دې کښتۍ لره ریح عاصف تیز باد وجاء راسي هم دوی الموج موجونه من کل مکان له هر طرف نه وظنوا دوی یقین وکړي چې انه بېشکه هم دوی احاطه وکړل بهم په دوی سره یعنې مرګ ورته راغی نو دعوا الله رابولي الله په داسې حال کې مخلصین چې دوی اخلاص کوونکي له هو الله لره دین خپل خاص کې و الله لره چې موږ صرف الله منو شرک بیا نه بولي ان انجیتنا بیا داسې خبره کوي دغه چې راګیر سي په دې کښتۍ کې ان انجیتنا که چېرې تا موږ ته نجات راکړه یا الله من هذه له دې سختۍ نه لنکونن موږ به سو من الشاکرین د شاکرینو نه بیا کله فلما انجاهم اذا هم کله چې الله تعالی نجات ورکوي دوی لره د دې کښتۍ نه اذا ناګاهم دوی یبغون دوی طلب کوي فی الارض په مځکې بغیر الحق ناحق شان طلبوي چې هغه شرک دی یا الناس ای خلقو انما بشک بغیکم علی انفسکم بغیکم سرکشي ستاسې دا ضرر دی علی انفسکم په نفسو ستاسو باندې متاع الحیات الدنیا تاسو نه په واخاصه نه په دې دنیا لږه ثم الینا بیا موږ لره مرجعکم رجوع ستاسو ده ونبئکم موږ به خبر درکړو تاسو لره بما په هغه سره کنتم تعملون تاسو کوم عمل کوئ که خیر و که شر و انما خبر دا د مثل الحیات دنیا مثال د دې دنیا کما ان لکه وبه د دې مثال دنیا داسې ده د دې ټولو دنیا مثال الله مثال داسې ورکوي لکه وبه چې د اسمانه راځي اوس مثل بیانوي کما ان لکه وبه انزلنا چې موږ نازل کړو هدا من السماء الی اسمان نه فاختلط بیا راشنه کو به په دې اوبو سره نبات الارض هغه واښه د مځکې مما هغه یاکل الناس الانعام چې خوري یا الناس خلق والانعام حیوانات واښه راشنه کو بینډۍ راشنه کو مثابه توره دغه رقم غنم راشنه کو حتی دې پورې اذا اخذت الارض چې ونیسي مځکه زخرفا خپل زینت و تازګي ونیسي وزینت خپل ښایست ونیسي وظن یقین وکړي اهل و اهل د دې زمیندار چې نه بېشکه هم دوی قادر دی علیها په دې مځکې باندې ښه تیار سي ورته نو ښه برابر سي او ښه باغ جوړ سي او ښه مثابه مځکه وکرل سي او ښه تیاره سي نو دغه ټیم کې اته راتګ وکړي ها و دې لره امرنا امر زموږ عذاب زموږ لیلن په شپه کې عذاب ورباندې راسي یا طوفان یا جلی یا بل شی او نهارن یا په ورځ کې جلی ورباندې راسي فجعلنا موږ ګرځو هذا حصیدا ریبل سوی داسې موږ وکړو داسې ختم کړو لکه ریبل سوی باندې که انګون کې لم تغني بالامس ګون کې دی پاته نه و قایم نه و بالامس پرون داسې ختم کړو لکه ګون کې چې پرون بالکل ونه نو د ژوند مثال هم دغسې دی په آخر کې به دوی وایي چې موږ هېڅ نه دي کړي یو ساعت مو نه تېر کړی په هغه دنیا کې یو ساعت مو تېر کړی یو ورځ یوه شپه مو تېره کړې ده په هغه دنیا کې به داسې وایي چې موږ خو هېڅ نه دي کړي او موږ ژوند تېر کړی دی داسې به حیران حق حیران به وي لکه څرنګه چې دې مثال الله د دې مځکې سره ورکوي کذلک دغه رقم نفصل آیات موږ په تفصیل سره بیان آیاتونه لقوم لپاره د قوم تفکرون چې فکر وي والله خدا په یدعو دوی رابولي الی دار السلام و دار السلام لره چې هغه جنت دی وایي د هدایت کوي من هغه چا ریشا او چې ورخوښ سي الی صراط مستقیم و سیدې لارې لره للذین هغه کسان احسنو چې هغه ښه کوي دوی لپاره الحسنه جنت دی وزیات نو بل زیادت دی چې هغه لیدل د الله دی یو خو جنت الله ورکوي بل وزیات بل زیادت دی چې وایي رؤیت الله چې هغه لیدل د الله دی ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذله پټ بنه کی مخونه دوی قطرونه تیاره کی ولا ذله النخواري په جنت کې بنه تیاره کی وي نه بخواري وي شی بنوي ولایک دا کسان چې اصحاب الجنه خاوندان جنت هم وي په جنتو کې خالدون همیشه وي ولذین کسان کسبوا سیئات جدي کسب کوي د ګناهو جزاء سیئات جزاء د ګناه بمثل سره د ګناه دی هغه مثل به ورکوي دو چند سه چند بنوي وترقهم ذلا او نابود کړي به وي دوی ذلتون خواري دوی پټ کړي به وي دوی خواري یعنی خواري به ورباندې تکلیف مصیبت به ورباندې وي په ورځ د قیامت ما نبی لهم دوی لپاره من الله لا عذاب د الله نه من عاصم څوک دافع چې دوی دفع کې کانما ګون کې اغشیت وجوههم قطعا من الليل مظلما دوی به داسې وي کانما ګون کې اغشیت چې پټ کړي سوي دي وجوه مخونه دوی قطعا یو ټوټې من الليل د شپې مظلما د تیاره کوي داسې به مخونه تک تور وي لکه ګون کې چې یو شپان وي په شپې کې بیا تیرکیان وي څنګه تکه توره شپه وي دوی مخونه هم داسې تک تور وي اولئک اصحاب النار دوی خاوندان د اور دي هم دوی په دې اور کې خالدون همیشه وي یاد کوي یوم هغه ورځ نحشر چې موږ جمع کوو هم دوی جمیعا ټوله عابدین و معبودین ټوله ثم نقول بیا موږ ویل دي کسان لپاره اشرکو شرک کړی چې مکانکم یعنې تاسو ودرېږئ په ځایو باندې ودرېږئ تاسو چکینګ کیږي انتم تاسې و شرکاکم شریکان ستاسې فزینا موږ به جداوالی راولو بینهم منځ دوی کې عابدین و معبودین به سره جدا کو وقال ووایي شرکاهم او دوی شریکان چې کوم معبودین دی هغه به ووایي ما کنتم نوه ستاسې ایانا خاص موږ لره تعبون تاسو عبادت کوئ تاسو خو زموږ عبادت نه کوئ بلکل انکار به وکړي بارونو
فکفا کافی دی بالله الله شهیدن شهید بیننا و من زموږ کې وبینکم ومن ستاسو کې ان كنا عن عبادتكم لغافلین ان كنا عن عبادتكم موږ خو ستاسو د عبادت نه لغافلین بالکل خبر هم نه وو چې ته زموږ عبادت کوو موږ خو دې نه خبر نه وو بالکل هنالک دلته تبلو کل نفس ښکاره به چې هر نفس لره ما هغه شی اسلفت کم چې دی مخکې وړاندې کړی دی کم مخکې وړاندې چې کم عمل کړی دی هغه به ټول وښکاره چې ما دا استولي و دا استولي و وردو دوی برت سیل الله یو الله لره مولاهم الحق مولاهم چې مالک وردو دوی برت کړی سي الی الله و الله لره مولاهم الحقون مولاهم مالک خپل ته الحق چې رښتینی دی رښتینی مالک ته لرو دی چې وصل سي وردو دوی برت کړی سي الی الله و الله لره مولاهم چې مولا دوی څه دی الحق رښتینی دی خپل رښتینی مولا ته خپل رښتینی مالک ته به سي دی وصل سي هلته به حساب کتاب بیا وسره کېږي وضل ورکسول عنهم دوی نه ما هغه شیان کانې یفترون چې کوم دوی د ځانه جوړول هغه ورکسوله قل ورته وایه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم من څوک دی یرزقو چې رزق درکوي تاسو له من السماء والارض له اسمانو د مځکې امن یا هغه یملک السمع والابصار امن یا هغه امن یا من هغه څوک دی یملک السمع چې مالک دی د قوې سامعې والابصار د قوې باصرې ومن سوق يخرج الحي العباسي الحي حي من الميت لمرنا ويخرج العباسي الميت مر من الحي لجوندنا ومن هغه سو يدبر له تدبير کې د امر دا سوق دی وسيقول جوړ د جدي بو الله خدای متعال دی فقل ورته فلا تتقون ايات سنبير د الله نه فذلكم الله بس د الله دی ربكم رب ساس والحق حق دی فماذا بعد الحق نه دی پس له حق نه الا ضلال مگر گمراهی ده فانا تصرفون چیر تاسو ګرځول کړی کیږي ګیږي كذلك دا غره کم حقت کلمه ربک صبر سوی د کلمه رب تعالی دین پاک سوانه فسقو چې کافران دي دا چې کلمه صبر سوی چې نه بشک هم دوی من دوی ایمان راوي قل ورته هل من شرکائکم ایستل شرکان اساسا مناغس عبد الخلق چې پیدا کوي مخلوق ثم يعيده بیا دوباره ژوندې کړي هغه قل ورته الله خدای متعال عبد الخلق پیدا کوي مخلوق اول کې الله مخلوق هم پیدا کړي ثم يعيده بیا واپس وی الله دا مخلوق باس بعد الموت نه فانا تفكون چیر تاسو ګرځول کیږي تاسو ولی غیر د الله نه بل نور خدایان نساسه قل ورتوا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هل من شرکائکم ایستل شریکان تاسو مناغس یهدی چې هدایت کړي الحق و حق لرسوک تاسو کما خراب بوتانه تاسو هغه غیر حق بوتانه چې هغه هدایت وکي و حق لره قل ورتوا الله خدای متعال هدی سړي هدایت ویل حق و حق لره ایا فس من هغه سو یهدی چې هدایت کړي الحق و حق لره حق دا ډیر لایق دی اند یتبو چې متابعت وکړي سي امن هغه څوک له هدي چې هدایت نه کوي الا مگر يهودا الا مگر ان يهودا هدایت کړي کیږي دلره بوتان ته خپل هدایت کیږي خپل سره جوړواس خپل تراشاس نو دی تاسو هدایت کواس بوتان خو تاسو هدایت نه کوي نو آیا هغه خدای چې هغه هدایت کوي او حق دا برابر دی د هغه بوتان سره چې هغه نه هدایت کوي بلکې دوی هدایت کړي کیږي او دوی مثابه تور سید کیږي دوی سره برابرېږي دوی هیڅ نشي کولای فما لكم تسوي تاسو لره كيف تحكمون تاسو څنګه فیصله کواسه وما يتبع دوی متابعت نه کوي اکثر د دې الا الظن مگر د ظن متابعت کوي بس اسی وای د زموږ خدایان دي ان الظن بشک ګمان چې لا یغني من الحق شيئا لا یغني لري بنه کې من الحق د حق نشي نه شي ان الله بشک خدای متعال من خبردار دی بما پاغ شی باندې يفعل جدكم عمل کم کار کوي وما كان هذا القرآن دا قرآن أن يفترى من دون جوړ کړ سوی من دون غیر د الله نه ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن دا قرآن چې تصديق الذي مطابق دی الذي ده کتابو سره بین دی چې مخکې د تیر سوی دی چې هغه تورات او انجیل دی او دا رقم زبور دی وتفصيل الكتاب او د الله تعالی د ضروري حکمونو په تفصیل سره بیانون کوي دی لا ريب شک نسته پی پدې کې او دا د رب العالمین لجانب د هغه ذات چې رب ټول مخلوقات دی بل يقولون بالكذب وافتراء دا رضانه جوړ شوی دی قل ورته یا رسول الله فاضل تراته کو غاس به صورت په اوسط مثلی و مثل سره دی ومثل دی صورت و مثل سره دی قران یو صورت را واسم ودعوا رب بولس مناغس استطاعتم تاسو په طاقت من دون غیر د الله نه ان کنتم صادقین کچیر تاسو صادقین اس پدې کې چې دا قران د الله طرف نه یو صورت را ولاس بل کذبوا بلکې دوی نسبت درواو کې بما وهغه شل لم يحيطوا بعلمه احاطه نه د کړي دوی په علم د هغه شی سره ولما یتم نه درغلی د تعبیل اخر انجام چې اخرت دی اخر انجام هم نه درغلی دی قران چې اخر انجام چې کوم بیان کړی دی چې اخر به اخرت راځي عذاب راځي هغه تم دوی هغه نه دی ورته راغلی او علم هم نسته
هسې د ځانه بس یو ظن و ګمان کوي. کذلک دغه رقم کذب الذین نسبت دعا وکړه کسانو من قبل چې مخکې دوی ته سوي فانظروا وګوره کیف کان عاقبة الظالمین څنګه د اخر انجام د ظالمانو. ومنهم بعض الذین من هغه څوک دي یؤمنون چې ایمان لري به په دې قرآن سره. ومنهم بعض الذین من هغه څوک لا یؤمنون چې ایمان لري به په دې قرآن سره. وربک رب ستا چې د عالم ښه عالم دی بالمفسدین په فساد کوونکو باندې الله ښه پوهېږي په فساد کوونکو باندې. وإن كذبوك کچې دوی نسبت دروغ کوي تا لره یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فقل ورته لي ما لپاره عمل زما لپاره خپل عمل دی ولکم اعمالکم ستاسو دپاره خپل عمل دی. انتم تاسو بریئون تاسو بیزاره است مما له هغه شی نه اعمل زه کوم عمل کوم وانا بریئون زه بیزاره مما د هغه شی نه تعمل تاسو کوم عمل کوئ. ومنهم بعض الذین من هغه څوک یستمعون دوی اورېدل کوي الیک و تعالی لره تا ته خو اورېدل کوي ناست وي تا ته خو لیکن حق اورېدل نه کوي د هغسې هیله درته ناست نو فانت آیات تسمع الصم ته اورېدل کوي او کړو لره ولو کانوا لا یعقلون اگر که دوی نه پوهېږي. ومنهم بعض الذین من هغه څوک ینظر چې ګوري الیک و تعالی لره ګوري خو لیکن په حق کتل نه سره نه کوي نو فانت آیات تهدي العمي ته هدایت کوي وړاندو لره ولو کانوا لا یبصرون اگر که دوی لیدل نه کوي نو دغه کڼو او دغه ړندو لره الله د الله خوښه نه وي دوی ته نه لیدل کوای شي او نه ښوول کوای شي نه اورېدل کوای شي. ان الله بېشک خدای متعال لا یظلم الناس ظلم نه کوي د خلقو سره شیان دی شي ولکن الناس لیکن خلقو انفسهم خپل د نفسو سره یظلمون ظلم کوي. یاد کوي یوم هغه یحشر چې جمع کوي خدای متعال هم دوی کأن لم یلبسوا ګویا کې دوی وخت نه تېر کړي الا ساعت مګر یو ساعت من النهار د ورځې نه یتعارفون یو د بل پیژني بینهم منځ خپل کې یو د بل سره پیژني او بیا به وایي دا خبره به وکړي چې قد خسر الذین زیانکاره سوي دا کسان کذبوا چې نسبت درواغ وکړي او ملاقات د الله لره وما کانوا مهتدین او نه دوی په هدایت باندې دوی په هغه دنیا کې په هدایت باندې هم نه وه او دا خبره هم وکړي چې زیانکاره سول هغه کسان چې هغه د ملاقات د الله نه څه کوئ انکار کوئ. او الله وایي زه خو عذاب ورکوم د دنیا یا که ته ژوندی یم او که ته مړ هم سې خو بیا به هغه نه به لوی عذاب ته بیا الله وایي څه آخرت کې به دوی لپاره لوی عذاب وي او دوی به الله وایي موږ ته به دوی څه مراجعه کوي. واما نرینک که چیرې موږ وښیو تعالی له بعض الذي هغه عذاب نعیدو چې موږ وعده ورکو هم دوی لره او نتوفینک یا موږ مړ کړو ته هغه نه به دوی ته عذاب ورکو دا خو دوی دپاره عذاب دنیوي سو. فالینا موږ لره مرجعهم رجوع دوی ده ثم الله شهید پس ثم باندې والله سره واخاص هو سره واخاص والله الله چې دی شهید دی علامه په هغه شی باندې یفعل دوی کوم کار کوي. ولکل امت لپاره د هر امت دپاره یو رسول و په مزا کې چې کوم تېر سوي هر امت دپاره الله رسول راستولی دی. فاذا جاء رسولهم کله چې راغی رسولان د دوی رسولان ورته راغلل او هغه نه بعد مثابت دوی ونه منل نو قضې فیصله وکړه څه بینهم منځ دوی کې بالقسط په عدل سره وهم لا ظلمون او په دوی به ظلم نه کړی کېږي بیا په آخرت کې. ویقولون دوی وایي متى هذا الوعد کله دا وعده د عذاب ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتینې یاست وعده عذاب راوله څه او قل ورته لا املک لنفسي زه مالک نه یم د خپل د نفس ضرر ولا نفع نه د ضرر د نفع الا ما شاء الله مګر خوښه د الله سي. لكل امت لپاره د هر امت اجل یو معین وقت دی اذا جاء کله چې راسي اجل نټه دوی فلا یستاخرون نه وروسته کېږي دوی ساعت یو ساعت ولا یستقدمون نه مخته کېږي. قل ورته ارایتم تاسو وښیاست ما لره ان اتاک چې راسي تاسو له عذاب او عذاب د الله بیاتن په شپه کې او نهار یا په ورځ کې ماذا یستعجل منه المجرمون په کوم شي سره یستعجل تلوار کوي منه لدې عذاب المجرمون مجرمان یا ماذا یستعجل منه المجرمون کدام چیز اس دافع کم شی دی دافع کوونکی منه لدې عذاب المجرمون مجرمان به د عذاب څنګه دفع کوي بیا چې الله پاک د عذاب راولي په شپه یا په ورځ کې. ثم یا پس لدې چې کله عذاب راسي ثم یا پس لدې اذا ما هغه شی وقع چې واقع سي چې کوم عذاب دی امنتم تاسو ایمان اوسبي په د الله سره بیا چې کله عذاب راسي ځکه دندې راسي غرغړې وایه د ځکه بیا ایمان راوي الله به ورته الان اوس ایمان راوي وقد کنتم په تحقیق سره تاسو واسبي په دې عذاب سره تستعجلون تاسو تلوار کوئ. ثم قیل بیا به وویل الذین هغه کسان پر ظلم کړي و ذوق وسکاس عذاب الخلد عذاب د همیشتوب هل تجزون تاسو ته جزا نه درکول کېږي الا مګر جزا درکول کېږي بما په هغه سبب سره کنتم تکسبون تاسو کوم کسب کوئ. ويستنبئونك دوی طلب کوي ستانه احق اي حق دی هو د عذاب قل ورته ای یعنی نعم وو وربي قسم دی پر رب زما باندې چې ان بشک هو د عذاب لحق خامخ حق دی ده وما انتم نه استاسي بمعجن تاسو عجز کوون کنه اس چې تاسو به پټ سي د چا دی عذاب نه
ولو ان کچیر په تحقیق سره لکل نفس لپاره د نفس ظلمت چې ظلم کړی دی ما هغه شان سي فعل چې مزک کې دي چې په مزک کې دا ټول شان د سي لفظ د خامخا د فدیه ورکې به 50 سره په دې ټول شان سره خدا دی به وای چې د عذاب نه ما خلاص کړ دا ټول دنیا ز تاسو درکوم واثر دوی پټ کې ندامتون شمانتیا لما راو کړ چې دوی ویني العذاب عذاب وقضي فیصله به وکړي چې بینهم منو دوی کې بالقسط په عدل سره وهم ناظرمون او دوی باندې مظلوم نه کړی کیږي على خبر ان بشکل الله والله ما غشان دي په سماوات چې پاسمانو کې دي ولارد په مزک کې دي على خبر ان بشک وعد الله وعد الله حق ده ولكن اکثرهم لیکن اکثر دوی علم نه پويږي هو خدای په یحیی ژوند کول کې وي میتم رکول کې ویلی والله ترجعون تاسو به واپس کړی کیږي یا الناس خلقوا قد جاءت راغی تاسو موعظه وعظ چې قران دی مې ربکم جنب رب تاسو نه وشفاء شفاء دي لما واغ شر في الصدور چې په سينو کې دي کم اخلاق ردیه کم عقاید فاسده دا هغه در ختموي وهدن هدایت او رحمت للمؤمنان لپاره قل ورته بفضل الله فضل د الله سره چې قران دی او برحمته پر رحمت د چا د الله سره چې عمل دی قران سره د عمل فبذلك پس په دغه قران سره د عمل یا د علم سره د عمل سره فلفرح حدود خوشاله سي په دغه اسلام او په قران او په عمل د خوشاله سي هو دغه قرآن او دغه عمل او دغه اسلام دا خیر بهتر دی ملاغه شنه جمعون چې کوم جمع کوي کم پیسې جمع کوي دا بهتر دی اصل بهتري دا چې علم سره د عمل دا بهتر دی په دې خوشحالي وسی قل ورتوا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ارایتم تاسو وشي اسماء ما انزل الله لكم ما غش انزل الله چې نظر کړل خو انزل لكم تاسو د پاره یعنی کوم شی چې پیدا کړی الله تاسو د پاره رزق وجعلتم تاسو ګرځواس منه الذين حرام او حلال تاسو خپل حرام او حلال جوړواس قل ورته الله اي الله اذن اجازه کړل کوم تاسو د پاره بلکې على الله تفترون یا په الله باندې درواغ تړاس ام باندې بل سره واخاس بلکې على الله په الله باندې تفترون تاسو درواغ تړي چې دا حلال دی او دا حرام خپل د ځان وایس چې ان خسر بخلاص وکړم وما ظن الذين يفترون الله الكذب يوم القيامه سيسون وما ظنوا څه خیال دی الذين دا کسانانو یفترون چې دوی تړي الله په الله باندې کذب درواغ یوم القیامت د ورځې د قیامت نه یعنی په ورځ د قیامت به دوی څه حال وي ان الله بشخ خدای متعال ذو فضل خوند فضل على الناس په خلق باندې ولكن اکثرهم لیکن اکثر دوی لا شکرون دوی شکر نه ادا کوي وما تكون في شان ته په یو شان کې نه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وما تدل تاسو تلاوتواس منه الذي قرآن منه لجانب د الله نه من قرآن نه ته په یو شان کې وي او نه تاسو او تاسو څه قرآن تلاوت کواس ولا تعملون تاسو عمل کواس من عمل څه عمل الا مگر په هر شان کې وي که تلاوت د قرآن کې که څه عمل کې الله ويكون مرجو علیکم تاسو بن شهودا شاهدان یو اذ وقت تفیدون چې تاسو داخليږي په پدې کې په کوم عمل کې تاسو داخليږي الله موږ په هغه باندې حاضر و ناظر یو وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء نه پټیږي رب ستانه من مثقال ذره په مقدار د یو ذره في الارض په مځکه ولا في السماء نه په اسمان کې ولا صغر نه کما من ذلك لدې ذره نه ولا اکبر نه غټه تر دینه دا ټول دا څومره شي د ذره نه کم وي که غټه وي که په اسمان کې کوم ځکه وي دا الله نه پټیږي الا مگر مکتوب لا لیکل سوی دی فی کتاب مبین په لوح محفوظ کې الا خبردار ان بشک اولیاء الله اولیاء د الله لا خوف نبیر علیهم په دې باندې فی الحال ولا يحزن نبدي غمجن فی الاستقبال الذين دا کسان دي د اولیاء کرام امنو چې ایمان راوړ دي وکانو دوی یتقون دوی ځانو ساتي د شرک او دروغونه لهم دغه اولیاء د پاره البشرا زیره دی فی الحیات په ژوند د دنیا کې او فی الاخرت په آخرت کې لا تبدیل لکلمات الله نست تغییر کوونکې او کلمات د الله لره څوک تغییر و کلمات د الله تعالی نسی ورکولای ذالک دا زیره چې کوم دی هو دا زیره چې کوم دی الله د دنیا کې په آخرت کې د لپاره زیره ورکي دا فوز العظیم دا کامیابی ډیره لویه ده ولا يحزنك غمجن نه کې تا قولهم قول دوی کبه خبرې چې کوم کوي دوی باطلی خبرې دا تا غمجن نه کې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان العزه بشک عزت چې دی لله و الله جميعا ټوله هو خدا پاک اسمین اولیدونکو دی علیم خبردار دی الا خبردار ان بشک لله و الله رمانا غشان دی په سماوات چې پاسوانو کې دی ومنا غشان په الارض چې هم ذکر دی وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء
وما یا کلمه ما نافیه کس یا کلمه موصوله کس. کلمه موصوله کس معنا داسې وکړه وما هغه شی یتبعو چې متابعت کوي الذین هغه کسانان یدعون چې رابولي من دون غیر د الله نه شرکان شریکان ان یتبعون دوی متابعت نه کوي دوی دې تابعداري نه کوي الا الظن مګر صرف د ګمان مګر د خیال متابعت کوي و ان هم نه دوی الا یخرصون مګر د ځانه جوړونکي دي اسي هو خدای پاک الله دې هغه ذات جعل لكم الله چې ګرځولي تاسو الليل شپه چې ګرځولي تور تیارکی لتسكنوا تاسو سکونت وکاس په دې شپې کې او الله ګرځولي والنهار ورځ مبصرة لیدونکي چې تاسو په دې کې لیدل وکاس خپل خواري وباساسه او خپل تجارت وکاس ان بشک فی ذلک بدغه مذکور شان کې آیاتون دا آیاتونه دي نشانی دي په وحدانیت د تعالی باندې لقوم لپاره د قوم يسمعون چې هغه اوریدل کوي قال دی وای اتخذ الله نو ولي خدای متعال ولدن بچي سبحانه پاکی د خدای متعال را هو خدای پاک الغنی بے پروا د بچینه له الله رما غشان په سماوات چې پاس مانو کې دی او ما غشان په الش مزیک کې دي ان عندكم من سلطان نستاسو سره من سلطان څه دلیل بهذا په دې خبره سره چې الله لره بچی دی اتقولون تاسو واسع الله په الله باندې ما غشان الله تعالی تاسو نه پوهیږي قل ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الذين بشکا کسان یفترون چې تر الله په الله باندې کذبن درواغ لا يفلحون دوی به کامیاب نشي متاع فی الدنيا او دوی لپاره ژوند په دې دنیا کې ثم پس لینا موږ لره مرجع رجوع دوی ده ثم نذيق بهم رؤوسكم دور العذاب شدید سخت عذاب ما پاک سبب سره کانه کفرون دوی کوم کافران کېدل وتو تلاوت کې یا رسول الله تعالی په بیان به نوح قصه د نوح علیه السلام اذا وقت قال چې لقوم خپل قوم له یا قوم ان کان کبر علیکم مقامي کچيري وی پتا سو باندې درنه مقام هغه سکونت زما وتذکيري او وعظ بآیت لا پاتو د الله تعالی فالله تعالی باندې توکل کوم فاجمعوا تجمع کس امرکم ما خپل امر وشرکاکم خپل شرکان ثم لا يكون امركم عليكم غمه بدن کیږي امرکم امر ستاسي علیکم تاسو به غمه پوشیدا یعنی خپل هغه چې کوم امر دی چې کوم تاسو ما تفریب چل کواس هغه مو پټواس هغه ښکارا کاس ثم قضوا الی ولا تنظرون ثم قضوا بیا پرکاس خپل فیصله خپل امر الی په ما باندې لا تنظرون تاسو مولت مراکواس مالره فین تولتم کچیر تاسو اعراض کواس بیا فما سالتکم من اجر ز سوال نکوم ساسونه من اجر د مزدوری په دې رسالت او په تبلیغ باندې زه د سوال نکوم ساسو خدای مزدوری ان اجر نه د مزدوری زما الا الله مگر په الله باندې و امید تو زمر کړسمان په داکونو د سمین المسلمین مسلمانانو په اول صف کې د مسلمانانو ودرېږم فکذبوا د نسبت درواو کې ودینو حارث الله فنجینا له من نجات ورکو د منغه چل ما وسره دینو حارث الله فی الفلک پکشتي کې الله مر نجات ورکو وجعلنا مرغزلهم ذی خلیفګان ورسته لدغ غر کې درونه واغرقنا موږ غرق کړ الذين کسان کذبوا چې نسبت درواو کې بیاتنا وایتو زمل فانظروا وګوره کیف کان څنګه دی عاقبت المنذرین اخر انجام دا غبیرول کړسو ثم بعثنا بهم ولجل من بعد ورسل الذين نوح عليه السلام رسولنا الى قوم وقوم خپل لرجع هدو صالح ابراهيم ولوط شعيب فجاءوا ذراتك هم ودي خپل قوم لر بالبينات په معجزات سره فما كانوا نو دلو من چې ایمان راوړل بما پاغ سره کذبوا چې نسبت دراو کې به ودي لر من قبل مخکله دینه یعنی مخکله رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول نسبت دراو ورته وکي كذلك دا غره کوم کسرنګ چې په دوی باندې الله مهرونه ولګول نطبع مهرونه ولا قلوب المعتدين پزړو دا معتدين باندې پزړو دا تجاوز کوونکو باندې ثم بعثنا بالله مر پورته کړل مر راواستو من بعد مرسل دوی موسی او هارون الى فرعون ومره وفرعون ومره دل فرعون رب آیاتنا پاتو زمر سره فاستكبروا دوی تو کبر وکړو وکانو دوی قوم مجرمين مجرمان و فلما جاء كلهم دي الحق وحق من عندنا لجانب زمرنا قالوا دو ان بشك هذا دا موسی چې دی لسحر مبين دا ساحر دی مبين ښکارا دا خو سحر دی مبين ښکارا قال موسی عليه السلام ولا تقولون تاسواس للحق وحق لرجل لما جاء کله چې دا تاسو الحق تاسو دا سحر دی السحر هذا دا سحر دی ولا يفلح الساحر كما بير الساحران قالوا دا فرعون ورته ولا اجئتنا ايترا تکل مجلره لتلفتنا چې موږ ختم کو ورکو عما شي وجدنا چې موږ پیدا کړی دی علی په دمن ابانا علما زموږ وتكون سلكمات دوال پر الكبرياء بادشاہي فی الارض پمزک وما نحن نيمر لكمات دوال للمؤمنين موږ ایمان راوړون کې نو موږ پتا سو باندې ایمان راو وقال فرعون ایتونی مراتو کزما رب كل ساحر فار ساحر باندې علیم چپووي پوپو ساحران سره راجم کس اویاز سره ساحران سره راجم کړ فلما جاء سحرته کله چې داغله ساحران قالوا لهم دلر موسی والقوا غرزوا ما غش انتم ملقون تاسو غرزون کې اس کوم لکړي د سروي کوم رسید سروي فلما القوا هرکه دی غرزول قال موسی موسی السلام ما غش جیتم تاسو راتګو غس بي پاغه سره کوم شي سره چې راتګو هو سحر هغه سحر دی ان الله بشي خدای متعال سوبت جرد چې باطل به دا سحر ان الله بشي خدای متعال لا يصلح نه کامیابوي
عمل د چا د مفسدینو نه صحیح کوي عمل د چا د مفسدینو ويحق الله الحق او ثابت کی الله الحق بکلماته په کلمات خپل سره ولو کړي المجرمون اگر که بد وړي دا مجرمان فما امن لموسی ایمان نه وي په موسی علیه السلام باندې الا ذریه مگر لږ ټولګي من قوم لقوم د فرعون لږ خلکو ایمان باندې راوي على خوف مع خوف من فرعون وملئهم سره د بیر د فرعون وملئهم المشران د فرعون ايفتن چې پتنیب کې واچ به هم د عذاب ورکې دوی لره بیرېدل هم چې فرعون مرت عذاب راکې خو بیا هم پټ ایمان راوي وان بشک فرعون چې لعال سرکشو فی الارض فمزکی وان بشک دی چې للمسرفین له اسراف کوون کنه ظلم کوي وقال موسی علیه السلام يا قوم يا قوم خپل قوم ته بني اسرائيل ته ان كنتم امنتم کچې تاسو ایمان واس په الله باندې فعلي توکل په دبان توکل وکاس ان كنتم مسلمین کچې تاسو مسلمانان یاست فقالوا بني اسرائيل ورتل الله په الله باندې توکلنا توکل زموږ دی ربنا يا رب زموږ لا تجعلنا منوجز فتنه ازميش امتحان لقوم لپاره د قوم ظالمان دي ونجنا من نجات ورکه برحمتك ونجنا نجات راک مولا برحمتك پر رحمت خپل سره من القوم الكافرين لا قوم چا کافران دي او حين امر وحي وکړه الى موسی واخيه وموسی لره او هارون عليه السلام لره ان تبوا اج تاسو جوړواس لقومكم خپل قوم لره بمصر په مصر کې بیوتن کورونه بیوتن شي واخص مسجدونه واخص یعنی دنه په شهر کې خپل یو مسجدونه جوړ کاس وجل وګرځو بیوتکم خپل کورونه قبله وګرځواس یعنی مسجدونه وګرځواس و طرف ته خلی و طرف ته چا د قبله ورکاس نو دنه تاسو په کور کې دنه خپل مسجد جوړ کاس الته منځونه کواس ولې د بیر د چا د فرعون نه نو معنا چې شي کېږي اوس نو واوحینا موږ وحی وکړله الی موسی لره واخيه او ورور د موسی لره ان تبوا تاسو ونیساس یقوم خپل قوم لره بمصر په مصر کې بیوتن کورونه وجل وګرځواس بیوتکم کورونه خپل قبله یعنی مسجد وګرځواس یعنی دا دنه کورونه بساسو مسجد سي ولې څه د وجنه ځان د مسجد ولنه جوړ لکه موږ جوړ کړی دي د وجه د فرعون نبیری واقیموا پر پاس کا صلاه منذ وبشر زیر ورک مؤمنان لپاره وقال اول موسی علیه السلام وتول ربنا رب زموجا انك بشکت چې اتیت فرعون ترى تکړی فرعون له ملئه او مشرانو دی فرعون له زینت و اموال مالونه په حیات نه بشند د دنیا کې ربنا رب زموجا ليدل لاند پر عاقبت سره پر الله تا د دا شامل کړي يدل عن سبيلك چې دی گمراه سي عن سبيلك لدين ستانه للارستانه ربنا رب زموج اتمس على اموالهم مسخره ولا خراب وال را ولا على اموالهم په مالو دوی باندې وشدد سخک مهر ولګ على قلوبهم په زنو دوی باندې فلا يمنو دوی ایمان روي حتى تر وخت پر يرو چې دوی ویني عذاب علیم دردناک عذاب قال خدا پاک رسول قد اجيبت دعوتكما قبول رسول دعوتكما دعا تاسو دواړو فاستقيما ثابت وساس پر رسالت باندې ولا تتبعوا متابعت مکوا سبیل الذين لار دا کسان لا علمون شي علم نه لري سره په خلاص چې نه پويږي وجاوزنا مشتر کړل به بني اسرائيل موږ تیر کړل البحر په دریاب باندې فاتبعوا الفسيسلهم دوی پسې فرعون وجنود لشکر د بغيان وعدوان پسرکشیو په تجاوز سره یعنی په سره په خلاص کنه حتی تراوت فریزا ادرکه الغرق کله چې ونی دا فرعون غرق یدل ونی وای یعنی کله چې غرق دی اوس نو مړ کېدی قال دول امنتم ایمان راوړی ان پتک سره هو شان د اعلان است الهی معبود بر حق الا مگر الله جهه ذات امن چې ایمان راوړو به په دې ذات باندې بني اسرائیل وانا من المسلمین زه د مسلمانانو څخه یم جبرائیل ورته الان اوس ایمان راوي وقد عصيت تا نافرمانی کړي او قبل مخکله دینه وكنت طيب من المفسدين لفساد کوونکو نه خټه راوخسر په خلی کې ورو منډل دغه مړ کوي ابيات الفليو من روز نجمون نجات درکو تا ری بدن کې بدن ستا باندې تا ته ستا بدن ته مون نجات درکو وسم په مصر کې پروت دی لتكون تسهيل مناغه چا پر خلفک چې ورستانه دي آیات نو عبرت سته وان بشک کثیر زیات من الناس لخلق عن آیاتنا لا تزمجنا لغافلون دسدي غافل دي ولقد بؤنا مج زای ورکې بني اسرائیل رمبو اصدق شش زایونه په شام کې ورزقنا معجزه ورکړو الحمدلله من الطيبات پاک شان چې منو سلوا فمختلفو دي اختلافونه کې حتی دې پر جا چې دغه هم د علم دې اختلاف نه کوي سو پر علم ورته راغی چې قران دی بیا اختلاف سره وکي نه مانی ان ربک بشک رب ساچ دی یقصی فیصله وکړ بینهم ان ربک بشک رب ساچ دی رب ساچ دی یقصی فیصله وکړي بینهم من ذکی یوم القیامت پر ورځ قیامت فيما پاغه شي کې کانو چې دوی فی پاک اختلاف کوي فین كنت فی شک کچې ته په شک یې خطاب خو نبی صلی الله علیه وسلم مراد نه امت ته کچې امت ته په شک وي مالاغه شان انزل چې منزل کړي لیک وتا لره نو فصل ته پښتنه وکاله دي کسان نه پر يقرؤون الكتاب چې تلاوت وی کتاب چې تورات انجیل د من قبل کې مخلتانه لقد اكثر جار غلي كتال على الحق وحق من ربك لجنب ربستان فلا تكون متاسمكي من الممتين لا شكون كنا شك مكواس ولا تكونوا تاسمكي من الذين لا كسان كذبوا چې نسبت دروغ کې بیاات له وایتو د الله لره
فتكونوا تاسو بساس من الخاسرين د زیانکارانو نه تاسو هم دوی په مثل ساس بیا ان بشک الذين کسانان حقت ثابت صالحین په کلمه ربی کلمه رب تعالی من دوی ایمان نه راوي کلمه دا چې املا ان جهنم منک ومن تبعك منهم اجمعين ولو جاءت کچیر راسهم در كل آیت هر نشانه دوی ایمان نه راوي حتی دی پر اور عذاب علیم چې دوی ویني عذاب علیم چې دردناک عذاب دی فلولا كانت قريه فسولنا سول یو قريه آمد ایمان راوړی وای دی قریه فنفع نفر سولی وای هاو دی قریه ایمانها ایمان دی یوې قریه هم ایمان رانه وای الا قوم یونس مگر قوم د یونس قوم چې و هغه ایمان راوی لما آمنو کله چې دوی ایمان راوی کشفنا موږ لرې که عنهم دین عذاب خزي عذاب د رسوایي فی الحیات په ژوند د دنیا کې ومتعنا موږ نفع ورکړو هم دوی الی حین تر یې وخته پورې ولو شاء ربک که چیرې خوښ د رب ستا وای لآمن ایمان براوي ومن هغه چانه فی الارض ممزکی دی كلهم طول جميعا یوزای افانت ایت تکره الناس تمجبر کوي خلق ای حتی تدی پر یکونو من دی مؤمنان سي وما كان نفسنا او نه د مناسب لفظ نفس انده تؤمن چې ایمان راوي الا مگر باذن الله مگر په اجازه د الله براوي ويجعل الرجس ګرځوي الشرك الله پاک الذين پاک سامان لا يعقلون چې دوی عقل نه لري قل ورته انظروا تاسو وګورئ ماذا فی السماوات والارض کم شانی په اسمان او په مځکه کې تاسو د اسمان او مځکې ته وګوراست دا دال دی په وحدانیت د الله تعالی باندې ولې ایمان نه راواست وما تغني الآیات فایده نه ورکوي آیاتونه والنذور هغه بیرونکي عن قوم لره لا یؤمنون چې ایمان نه راوي کوم خلک چې ایمان نه راوي هغوی ته د الله تعالی آیاتونه دغه رقم پیغمبران دوی ته هېڅ فایده نه ورکوي فهل ينتظرون دوی انتظار نه کوي الا مگر مثل ایام الذین په مثل دوی انتظار کوي په مثل ایام الذین هغه ورځو لره چې هغه واقع سوي وي خلو چې تېر سوي من قبل مخکې له دوی نه فهل ينتظرون دوی انتظار نه کوي الا مگر مثل ایام الذین په مثل دغه ورځو لره چې تېر سوي وه مخکې د دوی نه قل ورته فانتظروا تاسو انتظار کواست اني بشک زه چې معکم سره ستاسو من المنتظرین زه انتظار کوونکی یم ثم پس نجم نجات ورکوي رسولانو زموږ لره ولدین کسانو آمنو چې ایمان راوړو کذلک دغه رقم حقا علینا ثابت ده موږ باندې ننجي چې موږ به نجات ورکوو مؤمنانو دپاره قل ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ایها الناس ای خلقو ان کنتم فی شک که چیرې تاسو په شک یاست من دین له دین زمانه نو فلا اعبد زه عبادت نه کوم الذین دا کسانانو د هغه بوتانو تعبد تاسو عبادت کوئ من دون غیر د الله نه ولکن اعبد زه لیکن عبادت کوم الله او د خدای پاک الذي هغه ذات یتوفاکم چې مړه کوي تاسې ومیتو زه مړه کړه سوی ان په دې سره اکونه من المؤمنین زه د مؤمنانو څخه سمه او ما ته امر سوی د ان په دې اقیم وجهک چې ته قائم که وجهک خپل ذات للدین و دین لره هغه دین چې حنیف دی او ما ته امر سوی د په دې سره چې ولا تکونن من مشرکین ته د مشرکانو څخه مه کېږه او ما ته امر سوی په دې سره ولا تدعو مره بولې من دون غیر د الله نه ما هغه شی لا ينفو چې نفع نه رسي که تا لره ولا ضرر که نه ضرر رسي تا لره فإن فعلت که چیرې تا دا کار وکړې بیا هم مراد ځینې امت دی نو فإنک بېشکه ته اذن په دا وخت کې من الظالمین ظالمانو څخه یاست ای امتیانو که چیرې تاسو دا کار وکړئ نو تاسو به ظالمانو څخه یاست وإن یمسسک الله بضر که چیرې مسه کې تا خدای تعالی بضر په مرض سره یا په تکلیف سره فلا کاشفه نسته لسونکی له و دې ضرر لره الا هو مگر الله دی ویرید که چیرې اراده وکړي په تا سره به خیر په خیر سره اراده وکړي الله تا د خیر اراده وکړي فلا رد نست څوک رد کوونکی لفضل و فضل د الله لره د الله فضل څوک نشي ردولی بیا یصیب رسیبي په د خیر سره من هغه شر یشا او چې ورخوښ سي من عباد له بندګانو خپل نه هو خدا په غفور بخښونکی دی رحیم مهربانه دی قل ورته یا رسول الله سلام یا ایها الناس ای خلقو قد جاء راغلیکم تاسو الحق حق من ربکم جانب رب تاسو نه فمن هغه څوک اهدا چې هدایت کوي فانما بشک یهدي د هدایت نفس خپل ځان لپاره دی ګټه خپل ځان لپاره ده ومن هغه څوک ضل چې ګمراه سو فانما بشک يدل گمراهي علیه په د باندې یعنی ضرر دی د لپاره وما انا نيمز عليكم پتاسو باندې وکیل زه وکیل نه یم وتبي زه متابعت کوم ما داغش وتبي متابعت کوم ما داغشي یوحا چې وحی کې لیک وتعالى واصبر صبر وک حتى دې پر يحكم الله چې فیصله کوي الله هو خدا په خیر الحاکمین بهتر ده فیصله کوونکو نه دی بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را الله اعلم بمراده کتاب یعنی هاذا کتاب دا کتاب دی احکمت آیاته محکم کړه سول آیاتونه دی قران ثم فصلت بیا په تفصیل سره بیان کړه سول من لدن له هغه ذات طرفنا حکیم چا حکیم دی خبیر خبردار دی دا قرآن دی په دې کې ضروري احکام دي یو د ډیر ضروري احکام هغه اندا دی لا تعبد تاسو عبادت مکوس الا الله مگر صرف د الله یو غټه خبره لوی خبره په دې قرآن کې هغه دا ده چې لا تعبد تاسو عبادت مکوس الا الله مگر د الله دا اوله مسله ده
انني بشک زه چې یم لکم تاسو لپاره منه له جانبه د الله نه نذیر بیرونکی یم بشیر زیر ورکوونکی یم. بل د مسائلو نه د لویو مسائلو نه هغه اندا دی استغفروا چې تاسو استغفار وغواړاست ربکم د خپل رب نه د شرک نه ځان استغفار وغواړاست او شرک مه کواست ګناهونه مه کواست. ثم توبې توبې وباساست بیا الیه و الله لره یمتعکم متاعا حسنا نف بدر کې تاسو الله پاک متاعا حسنا شش نپی علاج مسمن ته نیټیو پوری ویؤتی کل ذی فضل فضل اور به کې خدای متعال کل ذی فضل هر خاوند فضل لره فضله فضل ده هر خاوند اطاعت لره چې چا اطاعت کړی دی فضله جزا د فضل به الله ورکړي ودلره ورځ د آخرت. وان تولوا چې تاسو اعراض کوئ بیا هم فإن چې ما خاف زه بیریږم علیکم پر تاسو باندې عذاب یوم کبیر عذاب یوم دا ورځ نه کبیر چې لوی دی عذاب ده دی الی الله والا مرجعکم رجوع تاسو ده او خدا پاک علی کل شیء پر شی باندې قدیر صدق قادر دی. الا خبردار ان بشکهم دوی یثنون صدورهم دوی تاوی سنې خپل دا منافقین چې کوم دي دا کافران چې کوم دي تاوی صدورهم سنې خپل لیستخفوا چې دوی پټوالی وکړي منه له الله نه چې الله نه خبرې پټې کړي. خو الله خبردار حین هغه وخت یستغشون چې دوی اغوندي ثیابهم جامې خپلې یعلم پوهېږي الله ما په هغه شي باندې یسرون چې دوی پټوي ما په هغه شي باندې یعلون چې دوی ښکاره کوي. دا حین چې دا ظرف دی لپاره د لا یعلمو یعلم پوهېږي الله پاک حین په هغه وخت یستغشون ثیابهم دوی جامې اغوندي پټول خلاصه کوي چې دوی جامې اغوندي او را اغوندي او کم شي چې دوی پټوي کم شي چې دوی ښکاره کوي په هغه ټولو باندې الله څه دی عالم دی خبردار دی. ان بش خدای متعلم خبردار دی بذات الصدور په ذات چا د سینو باندې. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى الله تعالى خير خلقه محمد.